बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नूर इस्लाम के हर कले ګرانو کتونکو په بر صغیر او خاص کر په هندوستان کې کومنګو ګورو د مسلمانانو د باچات نه مخکې دلته ډېر داسې رسمونو او مختلف مذهبونه به اوسېدل ته خپل ژوند یې کولو. د مسلمانانو باچاهت نه پس داسې لار اختیار شوه چې موږ هغه رسمونه رایوځای کړو، هغه اتفاق په هغه خبرو باندې وکړو چې هلته کوم مختلف قومونه دي، مختلف مذهبونه دي، هغه یوځای ژوند تیر کړي. همدغه شان چې کوم دی نو مسلمانانو څه رسمونه، څه رواجونه د دغه نورو مذهبونو اختیار کړه او هغه شان ژوند چې کوم دی نو مخ په وړاندې باندې روان و. خو هغه رسمونه چې کوم دی نو اوس داسې یو حد ته رسېدلي دي چې هغه اسلام کې د هغې اجازت هم نشته دی او د خلکو ژوند یې هم ګران کړی دی. نن به موږ خبره کوو د جهیز حوالې سره. کله چې موږ د جهیز خبره کوو نو په هر واده کې د دې مطالبې کېږي. زموږ معاشره کې که موږ وګورو نو په هر ځای کې د دې مطالبه کېږي چې جهیز به څومره او دغه جهیز چې کوم دی دا یو لعنت جوړ شوی دی. بیا که موږ وګورو دا دومره بوج په انسانانو جوړ شوی چې د دې د وجو د ډېرو جنکو ودونه هم چې کوم دی هغه پاتې کېږي. بیا که چېرې دغه ودونه کېږي او د جهیز مطالبې پوره کېږي نو یو مکمل لیست چې کوم دی دا هلک د کور نه ورته ورکړی شوي وي او د خپل ځان نه چې کوم دی ډېر د خپل وس نه بهر هغه څیزونه چې کوم دی دغه والدین کوشش کوي چې دغه خپل لور ته ورکړي چې دې واده وشي او بیا دغه جهیز چې کوم دی نو ځان سره خپل کور ته یوسي. بیا پکې داسې خلک هم وي چې د دې وس نه لري، د دې دپاره قرضونه رالي، د دې دپاره د خلکو نه زکات مطالبې کوي او دغه شان دغه جهیز پوره کوي. د دې نه علاوه څه طبقه پکې داسې هم شته دی چې ښه ډېر جهیز وله ورکړي خپلو لوریانو له چې خپل نوم چې کوم دی هغه پیدا کړي په دې معاشره کې چې خلک ورته شاباسي ورکړي. په دې باندې به نن مونږ خبرې کوو چې جهیز څه دي، جهیز کې زمونږ اسلام څه وایي، زمونږ شریعت دې ته په کوم نظر باندې ګوري. په دې به نن خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې مفتی عبدالغفار قادری صاحب موجود دی. نورې خبرې به هغې سره کوو. مفتی صاحب تاسو پروګرام کې هرکلي وایو، طبیعت مو ښه دی جي؟ الحمدلله. ګرانو کتونکو دې پروګرام کې موږ سره د نعتخوان برخه هم وي. موږ سره نعتخوان موجود دی، هغې ښکلي ښکلي نعتونه موږ ته وړاندې کوي. نن موږ سره پروګرام کې محمد عثمان موجود دی، هغې نه به نعتونه ورو. محمد عثمان تاسو هم پروګرام کې هرکلي وایو. مفتی صاحب د جهیز خبره نن مونږ کوو. اکثر مونږ په پروګرام کې دا وایو چې هغه څه ټاپک مونږ سلیکټ کوو چې هغه زموږ په چاپېرچل کې چې کوم دی د هغې ډېر زیات ضروري وي چې په هغې باندې مونږ خبره وکړو. د ودونو سیزن دی او بیا زمونږ رسمونه رواجونه دومره زیات شوي دي په هغې کې چې کوم دی نو یو څیز د جهیز هم دی. خلک ډېر زیات مطالبې کوي د دې څیزونو. جهیز باره کې اسلام مونږ ته څه وایي؟ که چېرته مونږ پیل په دې باندې خبرو کې اسلام د دې اجازت ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نور اسلام پروګرام غرض او مقصد هم دا دی چې د اسلام هغه نور خلکو ته ورسي، د اسلامي هدایات، اسلامي تعلیمات هغې نه خلک خبر شي او کومه خبره زموږ په ژوند کې د اسلام مطابق ده، کومه خبره د اسلام نه خلاف ده، په دې باندې ځان خبر کړو. نو دا جهیز نن زموږ د واده یو لازمي حصه جوړه شوې ده جی او خلکو په ذهن کې که هغه هلک کورنۍ ده که هغه جینۍ کورنۍ ده هغې دغه سوچ وي چې څه به کول غواړي او څه به ترنه غواړو. نو خلکو په ذهن کې د جهیز د واده سره تړلې لازمي شی ګرځېدلی دی. خو یا ته اسلام راغلی د خلکو د خیر ښېګړې دپاره دی، خلکو له سهولت ورکول دپاره دی، خلکو ته آرام ورکول دپاره دی. اسلام د خلکو ضرورت، خلکو حاجت، خلکو تکلیف خیال ساتي. نو دا واده د انسان یو فطري یو جسمانی ضرورت دی. نو چې کله دومره اهم ضرورت دی نو اسلام د خلکو فطري جسمانی ضرورتونو خیال ساتي او هغه کار اسلام هغې ته ډېر ساده او اسان ایښی دی. اسلام خپل منونکو ته سهولت ورکوي. د هغې یو لوی مثال دا دی، یو انسان په ولاړه باندې مونځ نشي کولی، په ناسته دې وکړي، په ناسته دې نشي کولی، په ملاسته دې وکړي، په ملاسته نه کولی، په اشاره باندې دې وکړي. مقصد دا چې کوم یو کار چې ضروري وي هغې کې اسلام ډېر زیات آپشن ورکوي، ډېر زیات سهولت ورکوي، اسانتیا ورکوي. نو دا واده هم یو ضروري کار دی. نو واده دپاره اسلام کې کوم اهم کارونه دي، کوم ضروري کارونه دي هغه مونږ پرېښي دي او چې کوم غیر ضروري کارونه دي هغه غیر ضروري کارونه مونږ ضروري ګرځولي دي. صحیح. اسلام کې په نکاح کې او په واده کې اهم او ضروري خبره هغه نکاح ده. نکاح په وخت کې چې کله جینۍ کورنۍ طرف نه کسان ناست دي، هلک کورنۍ طرف نه کسان ناست دي، ګواهان پکې کښېني، ایجاب و قبول وشي او حق مهر پکې لازم دی. جی دغه حق مهر مونږ اکثر نن سبا هغه ډاکومنټیشن کو، کاغذي کاروایي کو، نو هغې کې هلته لیکل وشي چې مهر دومره مقرر شو عند طلب. جی په وخت د غوښتنې به دا ورکولی شي. حالانکه حق مهر دا دی چې آپشن پکې شته، اجازه شته چې وروسته ورکړې، خو ښه طریقه دا ده چې مخکې ورکړي شي. صحیح. نو چې کوم اهم چیز دی حق مهر
چې هغه جنۍ ورکول پکار دي واده نه مخکې رخصتۍ نه مخکې هغه شیز مونږ بیا څوک کال پس ورکوي څوک 15 کاله پس ورکوي او څوک ټول عمر نه ورکوي مرګ سره یا په طلاق سره چې هغه عدالت په ذریعه باندې او په مقدمو نه وروستو هغه خپل حق بیا اخلي جی نو شریعت چې دی حق مهر لازم کړی دی نو هغه حق مهر مونږ وروستو کړی دی او دغه جهیز چې کوم جهیز په صورت باندې خلکو نه د جنۍ کور نه مطالبه کیږي دا اسلامي طریقې کار نه دی نن به ډیټیل باندې تفصیل باندې په دې باندې خبرې کوو چې دا جهیز چې دی دا یو داسې رسم دی چې دا د اسلامي طریقې کار نه دی صحیح دا د نور قومونو نور خلکو نه زده کړې خبرې دي اسلام جهیز ته کم حیثیت باندې ګوري څومره حد پورې جایز دی کم جهیز ناجایز دی نن به انشاءالله تفصیلي خبرې په دې موضوع باندې کوو خو صرف دومره یاد ساتئ چې موږ له پکار دي چې اسلام موږ ته نکاح څومره آسان کړی ده موږ هم ځان ته نکاح آسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي ټول نه غوره نکاح هغه نکاح ده چې پای کې خرچې کمې وي صحیح څومره سادګۍ سره وشي عمر هغه ښه نکاح ده که یو انسان وس کیږي هغه ډېر خرچه کولی شي خو کله کله یو کار دی وجې نه هم پرېښودل پکار دی چې سبا زما ترز وي زما ماماز وي زما ګاونډي بل سړی به دومره خرچه نشي کولی هغه به بیا زړه خفه کیږي نو د بل مسلمان زړه خیال ساتل دا هم ډېر ښه خبره ده صحیح نو مونږ چې کوم واده کې غیر اهم کارونو هغه اهم ګرځولي دي نو نکاح کې په اسلام کې واده کې یو حق مهر لازمي دی او یو ورسره بیا ولیمه ده صحیح دا ولیمه سنت طریقه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هر بیبي سره چې کله نکاح راغله دی مبارک ولیمه کړې ده نو ولیمه کول پکار دی او دغه ولیمه هم دا نه ده چې انسان د 15 ډشه وکړي 6 ډشه وکړي 4 ډشه وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو نکاح په موقع باندې دی مبارک سفر کړو نو دی مبارک صحابه کرام ہوتا خپل متبعین ته صحابه کرام ته خپل مرګور ته فرمایي تاسو تر څه خوراک شونه دی هغه راجمع کړئ صحیح صحابه کرام څه کجوري او ستوان او نور خوراک شونه هغه راجمع کړل نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره کېناستو دا ولیمه وه صحیح نو ولیمه کې هم انسان له خپل وس ته کتل پکار دی چې څومره وس کیږي نو انسان دومره هغه خرچه په هغې کې وکړي اسلام دغه واده دا معامله ډېر اسانه ایښې ده په دې کې د جنۍ کور نه مطالبه بالکل نشته که مطالبه اسلامی نکاح کې اسلامی واده کې کولی شي نو یاد ساتئ دا جنۍ کور کولی شي صحیح چې دومره حق مهر به راکې حق مهر مطالبه جنۍ کور کولی شي صحیح مفتی صاحب دا حق مهر به څومره دا جنۍ چې کوم دی د جنۍ کور هغه څومره مطالبه کولی شي آیا د هلک د وس مطابق به که بني د دې ډیمانډ به څومره ایښودلی کېږي جی حق مهر دپاره اسلام چې دی څه لیمټ نه دی ایښی جی که چېرې حقیقت ته وګورو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ژوند ته وګورو نو نن به انشاءالله جهیز باندې به هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک احادیث اور تعلیمات ته ګورو اور حق مهر ته به هم ګورو جی حق مهر که نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لور بیبي هغه وګورو د بیبي فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه خاتون جنت رضی الله تعالی عنها مبارکه هغه حق مهر ته وګورو نو هغه تقریبا علماء مختلف مقدار لیکلي 480 درهم لیکلي 500 درهم لیکلي دي نو هغې په حساب باندې چې هغه درهم له بیا نن سبا په ګرام کې او په نن سبا چې کوم وزن حسابېږي هغې کې حساب کو نو تقریبا 1.5 کیلو چاندي برابرېږي صحیح 1.5 کیلو چاندي قیمت چې هغه کم هم لګي ډېر کم هم لګي نو هغه تقریبا 2.5 लाख روپۍ یا دې نه څه کم زیات دومره پیسې برابرېږي صحیح نو د بیبي فاطمه تو زهرا رضی الله تعالی عنها مبارک هغه حق مهر چاندې په حساب باندې مختلف روایات دي د هغې کم زیات راځي خو تقریبا 1.5 کیلو چاندي د هغې هغه حق مهر نو نن سبا 1.5 کیلو چاندې له حساب ورکړي تقریبا 1600 روپۍ باندې هغه توله چې دی هغه چاندي ده نو هغه حساب باندې دا لاکھونو روپو کو جوړېږي صحیح نو مونږ حق مهر کوشش کو کم نه کم راشي حق مهر باندې کوشش کو چې 5000 راشي 10000 راشي 15000 راشي چې کوم یو څیز زیات ورکول پکار دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار سنت ته نبی صلی الله علیه وسلم خپل لور بیبي هغه حق مهر دومره یې خېده او نور بعض روایتونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار خپل بیبيانو هغه حق مهر هم دومره ورکړي دي صحیح بعض خلک وی حق مهر دومره ډیر شي نو بیا به دا ودونه څنګه کیږي نو یاد ساتئ اسلام دغه خبره تعلیم ورکړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار فرمایي تاسو کې څوک د واده خرچې برداشت کولی شي نو د واده وکړي صحیح او څوک چې واده خرچې نشي برداشت کولی د بیا روجي ونیسي
نو واده کې اصل شی چې دی هغه حق مهر ورکول دي او ولیمه کول دي. صحیح. نو دغه جهیز مطالبه یاد ساته دا د زموږ د پښتنو لخوا هسې هم نه د پکار د پښتانه هسې هم ځان ته هغې غیرتمند وي او هغې خپل ځان کې پښتو او خپل ځان کې یو احساس هغه لري. نو دغه لحاظ سره دا د خپل پښتو روایاتو نه هم خلاف دی چې انسان د خپل مټ باندې یو شیز نشي ګټلی، خپل مټ باندې یو شیز نه را پیدا کوي او دغه تمه ساتي چې ما کره چې کومه انګور را روانه ده، ما کره کومه ښځه را روان ده، ما کره چې کومه دا زنانه بدیږي نو هغه به ځان سره راوړي نو زما کور به پوره کېږي او که چې دا ځان سره راوړل نو زما کور کې به دغه شیز کمی پاتې شي. صحیح. نو دا زموږ د پښتو روایاتو نه هم خلاف دی. نو جهیز مطالبه اسلام نه هم خلاف ده او دغه شی زموږ د پښتو روایاتو نه هم خلاف ده. صحیح. پښتو روایاتو کې خو بل سره مرسته ده، د بل سره تعاون دی، د بل سره خیر ښېګړه ده، د بل انسان سره ورولي ده، د بل انسان مجبوري او د هغې ضرورت او د هغې تکلیف ته کتل دي. صحیح. او دغه جهیز دا مطالبه یاد ساتئ دا زموږ د معاشره کې چې کوم موږ سره د هندوان پاتې شوي دي نږدې زموږ په دې کلي وطن کې پخوا به زموږ چې کله پاکستان هندوستان یو ځای او پخوا نه چې کله د هندوانو سره زموږ یو ځای دا ژوند را روان دی نو دا رسم و رواج موږ ته هلته نه راغلی دی. صحیح. دا اسلامي رواج نه دی، اسلامي روایت نه دی، اسلامي طریقې کار نه ده. صحیح. چې مونږ د طریقې کار ته وګورو نو دغه هندوان نه مونږ ته راغلی ده. هندوان چې کله واده کوي خپل لور بدی او هغې ورله دغه الګ کور چې دی هغې مطالبې کوي د جنۍ کور نه چې دومره جهیز به راکړې، دا د اشیا به راکړې، دا لیست ورله جوړ کړي، دا چیز به راکړې. د ودونو نن سبا چې زیاتره زموږ کوم رسمونه دي هغه هم ویلی کېږي چې دا د هندوستان کې چې کوم هندو مذهب سره تعلق لرونکو دا د هغې رسمونه دي چې کله مونږ دا نکریزې ګورو، دا په ګډاګانې ګورو، ټول رسمونه ویلی کېږي چې دا هندو مذهب نه راغلي. جی بالکل چې مونږ د خپل رسمونو باندې نظر واچو نو ډېر رسمونه مونږ ته هغې طرف نه راغلي دي. صحیح. او اسلام راغلی دغه رسم و رواج ختمول دپاره دی. کوم رسم و رواج چې د انسانیت د احترام نه خلاف دی، د انسانیت ته تکلیف ورکوي، انسانیت په مشقت کې اچوي، انسان په هغې باندې په عذابیږي، اسلام راغلی دغه رسم و رواج د ختمولو دپاره دی. نو دغه یاد ساتئ چې کوم زنانه هغې خپل زوی له لور ګوري، کوم ورور د ورور له واده کوي، کوم پلار د زوی له واده کوي نو دا خبرې د ذهن نه وباسي چې مونږ د جهیز مطالبه کوو نو په دې باندې به رب خوشحالیږي. صحیح. زما دغه جهیز دا مطالبه دا د اسلامي مطالبه ده، دا یو جایز کار ده، یو ښه کار دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، چې زما د امتي دپاره حلال نه دی چې دې د بل انسان هغه مال واخلي مګر هغه وخت کې اغستی شي کله هغه په هغې خوشحاله وي. په خوشحالۍ باندې د بل مال اغستی شي خو په زورونه باندې په مطالبه باندې په شرایطو باندې مخکې نه ورسره تړل چې دا شیز به کې دا به کې نو یاد ساتئ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دا تا دپاره حلال نه دي. صحیح. نو اسلام هم له دې خبرې تعلیم راکوي چې مونږ به د جنۍ کور باندې پابندي نه ږدو، په هغې باندې به شرایط نه ږدو. نو نن مونږ ګورو چې زموږ ډېرې خویندې ډېرې لوریانې هغه دغه کورونو کې ځکه ناست دي چې هغې پلاران د خپل کلي علاقې معاشرې چې کوم خلکو مطالبات شروع کړي دي هغه جهیز نشي پوره کولی. صحیح. نو دغه جهیز مطالبه کوونکې خلک او هغې د وجې نه بیا رشته پاتې شي نو دغه زنانه چې کور کې مور په کور پاتې شوه د هغه ویښتو کې سپین ولګېدله نو یاد ساتئ په دې باندې دغه جهیز مطالبه کوونکې خلک ګناهګارېږي. صحیح. دی صرف جهیز د وجې نه دغه رشته پاتې کړه نو په دې باندې د دې غاړه بنده ده. دا خو یو غیر اسلامي مطالبه ده. دې د وجې نه چې دغې زنانه هغه ژوند خراب شو، د هغې ژوند چې د مور په کور کې تېر شو هغه هلته کې زړه شوه نو په دې باندې د قیامت پر ورځ باندې به دغه کسان چې څوک جهیز د وجې نه دا رشته پرې دغه خلک به حساب کتاب ورکوي. صحیح. جهیز دا مطالبه اسلامي مطالبه نه ده. اسلام د بل انسان د حیثیت د هغې مجبورۍ د هغې تکلیف کتلو تعلیم ورکوي چې بل انسان ته وګوره چې د هغې حیثیت څه دی، د هغې د حیثیت نه زیات هغه نه مطالبه مه کوه. هغې نه قرآن پاک رب ذوالجلال فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان د خپل وس پورې پړ دی. صحیح. که پلار په خپل خوښه باندې خپل لور ته جهیز ورکوي خپل خوښه باندې، نه به مطالبې باندې، نه به نمود و نمایش دپاره، نه خلکو ته ښودنې دپاره او نه چې د ریاکارۍ دپاره، بلکې صرف دې دپاره چې زما دغې لور ژوند په خاوند په کور کې په آرام وي، ده ته د شي ضرورت پیښیږي، لوښو ضرورت ورته پیښیږي، لوښې ورسره خپل وي
هغه ته کور کې دننه د استعمال اشیاء او ضرورت پیښیږي دغه اشیاء هغه ته موجود وي واشنګ ماشین ورته اخلي چې دلته کې جامې انځلو لاس باندې تکلیف دی کور لوی کور دی نو دی به ماشین باندې انځي او پلار وس کیږي نو خپل خوښې باندې بغیر د مطالبې نه ورکولی شي خو دا ټیک نه ده چې هلک کور چې کله خپل زوی له یا ورور له واده کوي نو مخکې نه په ذهن کې وي چې دغه کور کې مفتي صاحب دا خبر همدې ځای نه جاري ساتو دغه جهیز باندې به نن ډېر زیاتې تفصیلي خبرې کوو دا وخت موږ سره یو کالر دی جی السلام علیکم څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه پهله خو تاسو داسې چلو کوئ چې د ټي وي اواز خپل مکمل بند کړئ کله هم چې تاسو کال کوئ د خپل ټي وي اواز مکمل بند ساتئ هله بس تاسو چې کوم سوال دی هغه موږ ته رارسي د دې د وجې چې کوم دی ډېر زیات مشکلات بیا خبرې نشي کېدی موږ سره که تاسو د ټي وي اواز بند کړی وي نو تاسو کاینډلي خپل کوېسچن وکړئ خو باره ما ټي وي اواز خو بند هلو څو خبرې کوئ د کوم ځای نه خبرې کوم حیات آباد نه چې جی څه به ویل غواړئ جی بالکل دا مفتي صاحب ډېره ښایسته خبرې کوي تاسو ټول ټیم او ټول دغه ته مشرق صاحب ته زما سلام دی جی او دا سوال دی مفتي صاحب چې لکه دا د جهاز بارې کې ما خپله وکتلې زموږ خاندان کې دغه کې دوه درې جینکۍ څلور داسې سړی شو دا چې چېرې دې سره موږ نه کوو دوی څه کولی نه شي دوی به نور له څوکې لکه موږ نه کوو نو دا خو ډېر سخت لکه زموږ دغه دا ډېر ښایسته ټاپک دی نن تاسو ډېر مزېدار دی فقط لکه عبرت والدین لکه پوهه والی او زما تاسو ټولو ته ډېر زیات سلام دی مهرباني وعلیکم السلام مفتي صاحب همدغه مونږ په سټارټ کې خبره کوله چې مونږ هغه ټاپک وروړو چې کوم معاشره کې مونږ ګورو چې د هغې ډېر زیات اثرات دي ډېر زیات رسمونه چې کوم دی هغه سیوا شوي په جهیز مونږ خبره مخ په وړاندې بوځو مفتي صاحب اکثر مونږ کتلي دي چې د هلک د کور نه د جینۍ کور ته یو مکمل لیست ورکړي پای کې ټول مطالبې وي چې دله به دا کې دا به کې دا به کې او بیا اکثر خلک دا فخر هم محسوسوي چې زما ښځې سره زما اورندار سره زما انګور سره چې کوم دی دومره جهیز راغلی دی د خپل عزت دپاره چې کوم دی نو هغوی دا څیزونه کوي په هغه خلکو باندې بوج پرېوځي په دې باندې اسلام څه وایي جی اسلام راغلی دې دپاره دی چې انسان ته سهولت ملو شي آرام ملو شي دا نه چې د واده یو تجارت د یو ګټې یو ذریعه وګڼلی شي جی کوم مور او پلار د خپل زړه ټوکړه چاله ورکوي نو هغې نه لوی شي څوک چاله نشي ورکولی چې جینۍ کور چې خپل مور یو پلار چاله خپل زړه ټوکړه ورکوي نو دا ټول نه لویه ورکړه ده صحیح دې نه لویه ورکړه نشي کېدی چې کله هغه خپل زړه ټوکړه ورکوي نو هغې نه بیا ورسره بیا دنیاوي اشیا مطالبه یاد ساتئ دا انسان ته کمزورې کتل دي صحیح اصل حیثیت هغه انسان له دی دا کوم اولاد چې تنه رشته غواړي چې ماله خپل لور راکا ماله خپل خور راکا نو دغه انسان ټول نه قیمتي شیز دی صحیح انسان نه لوی قیمتي شیز نشته دی دنیاوي شیزونه دنیاوي مال دولت دا هر څه ملاویږي که یو خراب شي روغ شي بیا ملاویږي خو انسان چې دا واحد داسې اوس چې ټول دنیا کې دکه یو دی صحیح که بل انسان دی نو هغه بیا بل ځان له یو دی خو دغه انسان چې دی داسې دنیا کې بل نشته دی صحیح نو اصل حیثیت اصل قدر چې دغه انسان له ورکول پکار دی چې یو انسان راولګي د خپل اولاد چاله ورکوي نو ټول نه لوی شیز دی وله ورکوي چې ټول عمر ځان سره ساتلی دی هغې تربیت یې کړی دی تعلیم وله ورکړی دی کور کې په ډېر په ناز سره او په ډېر په نعمتونو سره ساتلی دی هغه خپل زړه ټوکړه زړه ټوټه وله ورکوي نو یاد ساتئ هغې په مقابله کې بیا مطالبه د دې خبرې کول چې دا واشنګ ماشین به راوړي اے سی به ځان سره راوړي فریج به ځان سره راوړي دا شیز به ځان سره راوړي نو یاد ساتئ دا انسان ته کمزوري کتل دي او دغې شیزونو ته درانه کتل دي صحیح نو اصل حیثیت چې دی هغه انسان دی که انسان ځان سره کور ته دغه ډېر شیزونه راوړي خو دغه اخلاق کردار ورسره نه او دغه انسان ته درون نه ګوري نو دغه شیزونه وله کور نشي آبادولی صحیح مفتي صاحب دا خبره مخ په وړاندې بوځي موږ سره یو بل کالر دی جی څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب تاسو دواړو ته سلامونه وایم مهرباني زه ټول مشرق ټي وي ته ټول کارکنانو ته ټولو ته دوا سلام یم زما فضل ربي نوم دی جی جی زه فضل ربي خبرې کوم غریب آباد پېښور نه یم جی جی څه به ویل غواړئ دلته دا یو د تپوسه مفتی صاحب نه کوم یو خو دا پوښتنه ده چې یو جینۍ ده او هغه ناسته ده هغې د مهر باره کې تاسو خبره کړې ناسته ده او د هغې واده په دې مهر کې پاتې دی لکه څیزونه به یې غواړي او هغه هغه نشي کولی صحیح او یو سړی ټول د زکات پیسې واجي او هغه هغې له ورکړي او هغه د ځان له سامان واجي او هغه دې باره کې تپوس کوم چې یاره زما دا زکات وشو که نه
صحیح. او دویم تپوس دا دی چې یو پلار دی او هغه د هغه جایداد دی لا کور دی لا ځمکه ده او هغه زامنو پسې هغه ټول سودي دي او لوریانو پسې ونه لیکي د شریعت دې باره کې څه وایي نو دې باره کې مفتي صاحب نه تپوس کوم دی جواب راکړي ډېره مهرباني دي زه خدای په امان. السلام علیکم. مهرباني. مفتي صاحب دا حکم چې اړومبی کوېشن وایي چې د جینۍ واده تر هغې د وجې نه کېږي چې هغې مطالبې نشي پوره کولی د دې د وجې واده هم پاتې آیا که چېرې دغه جینۍ له یو تن د زکات پیسې ورکړي او هغه پرې دغه څیزونه ضرورتونه پوره کړي او واده وشي دا جایز دي؟ جی اسلام د خبر اجازت ورکوي که چېرې یو زنانه ده هغه سره خپلې پیسې نشته چې هغه ځان ته د واده اشیا برابر کړي نو هغې له خپل خپلوان زکات ورکولی شي. صحیح. یاد ساتئ چې بعضې خلک دا وایي چې د ده پلار مالداره دی هلک په خپله غریب دی جینۍ په خپله غریبه د هغې سره مال دولت نشته خو د هغې پلار مالداره دی. صحیح. د هغې مور مالداره ده د هغې رور مالداره دی نو خلک وي چې دا خو وګوره د ده رور مالداره دی رور حیثیت دی پلار دومره مالداره دی نو د بالغ سړي په پلار مالدارۍ باندې هغه بالغ هلک یا جینۍ نه مالداره کېږي. صحیح. هغه زکات اخیستی شي اور زکات اخیستل د هم په معاشره کې یو کمزورې غوندې خبره ګڼلی شي خلک وایي چې فلانې زکات اخلي یا ته زکات یو حق دی جی دا د غریب حق دی که هغه څوک اخلي نو هغه خپل حق اخلي هغه د هغې رایټ دی د هغه حق دی نو زکات اخیستل څه عیبجنه خبره نه ده. عیبجنه خبره دا ده چې یو سړی زکات مستحق نه وي او هغه بیا اخلي نو دې د ویل اوس پردی حق اخلي دا ناجایزه ده. یو جینۍ ده هغه سره د واده خرچې نشته او واده دپاره خپل خپلوان ورله زکات ورکوي نو دې خبرې اجازه شته دا جایز دی او دغه شانتې جینۍ لپاره واده دپاره کوم ضروري اشیا دي هغه اصل زکات پیسو باندې هغه ټیک دي. صحیح. ګرانو کتونکو دا وخت موږ سره یو بل کالر هم موجود دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی درګین عبدالله خبرې کوم. جی جی څه به ویل غواړئ؟ مفتي صاحب مې تپوس کوم جی مو والد صاحب دی پورې خرڅ کو 50 लाख روپۍ جی مونږ پنځه لونه یو خور ده یو خور له حساب کړو سلون نه ورکړي یو خور له حساب ورکا او یو زوی ورکړي سلون نه ورکړي. صحیح. او ته والد صاحب تبلیغ کوم ګرځي پارسه کوی دی خو وینې در کوم نه لګا نه. صحیح. دې باره کې مفتي صاحب موږ څو ګو سره. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکړي. جی دې نه مخکې فضل ربي رور جی جی بالکل زموږ مشر د ډېر پخوا نه موږ ته کالونه کوي او سوالات چې کله پروګرام شروع شوی د سټارټ نه دی موږ سره پروګرام کې پارټیسپیشن کوي نو هغې هم دغه تپوس و او د دې هغه تقریبا هغې سره نږدې تپوس و چې یو کس رولګي خپل بعض اولاد له یو څیز ورکړي او نور له ورنه کړي نو د هغې څه حکم دی. یاد ساتئ یو په ژوند کې ورکړه ده یو د پسته وفات نه ورکړه ده. جی نو دې کې شریعت فرق یې ښه دی. صحیح. پس د وفات نه وروستو چې څوک وفات شي د وفات نه وروستو چې کوم ورکړه ده هغې دپاره د میراث قوانین قرآن پاک کې رب الجلال برخې په خپله بیان کړي دي. صحیح. یو د خپل ژوند کې ورکړه چې انسان په خپل ژوند کې ورکړه کوي نو خپل ژوند کې ورکړه کې بیا قانون دا دی چې هلک او جینۍ له به هم یو شانتې ورکوي. صحیح. او که چېرې پلار یو زوی له ورکوي نور محرومه کوي نو پلار اختیار دی چې پلار روغ رمټ دی حالت د صحت کې دی ځنکدن نه دی هغه ډېر خطرناک مرض باندې بیمار نه دی چې دنیا نه روان دی داسې مرض نه دی حالت د صحت کې دی ورکولی شي د ته اختیار شته قانوني شرعي چې دی ټول مال په خپله هم استعمالولی شي ښځې له هم ورکولی شي زوی له هم ورکولی شي لور له هم ورکولی شي بل له هم پردي له هم ورکولی شي. خو صرف دومره خبره ده چې نبي علیه صلات وسلام بعد تعلیمات دا دي که چېرې اولاد له ورکوي نو یو شانتې به ورکوي. صحیح. نبی علیه صلات وسلام مبارک په ژوند کې یو صحابي رالو او زوی ځان سره راوستو او عرض وکړو قربان ما ښځه وایي چې دغې زوی له فلانې باغ ورکه. جی دوی مبارک تپوس کو ستاسو نور بچي شته یا قربان زما نور زامن نور بچي هم شته دوی مبارک تپوس وکړو ته هر یو زوی له دغه شانتې باغ ورکړی دی وینا قربان ما خو نور زامن نه صرف دغه له ورکوم. جی نو دوی مبارک فرمایي زه په ظلم باندې ګواه نه جوړېږم. صحیح. نو نبي علیه صلات وسلام بعد دا خبره خوښه ونه ګڼله چې یو زوی له څوک ورکړي پلار یو ورکړه وکړي او نور زامن چې هغه محرومه کړي. صحیح. نو ژوند کې پلار له پکار دی چې زامن او لوریان له برابر ورکړي. صحیح. او که چېرې وفات شو انسان هغې نه وروستو بیا شریعت چې کوم قوانین مقرر کړي بیا به هغه حساب باندې تقسیم کیږي. که یو پلار په خپل ژوند کې یو زوی له ورکړي نور محرومه کوي لور له ورکړي زامن محرومه کوي زامن له ورکړي لوریانې محرومه کوي نو په دې باندې د ده غاړه بندېږي. دننه به حساب کتاب کړي تا ولې داسې کار وکړو. او میراث نه یو وارث محرومه کول دا ډېر لوی ګناه ده
چې چاته شریعت برخه ورکړې ده راتلونکي وخت کې ورته برخه میلاویږي یو کس راولګي د هغې هغه برخه ته نه په زوره باندې په کس باندې هغې نه محرومه کړي. نو اسلام دې خبرې اجازت نه ورکوي. دغه پلار له پکار ده چې خپل حساب کتاب خپل آخرت سپکولو دپاره په دنیا کې چې دغه زامنو سره لوریانو سره چې هغه یو شانته وچلیږي او یو شانته برخې ټول له ورکړي. صحیح. ګرانو کتونکو په جهیز په اړه باندې به زموږ دا خبرې اترې جاري وي. په دې باندې به نورې تفصیلي خبرې هم کوو چې دغه جهیز نه به موږ ځان څنګه خلاصو او دغه غیر رسمي څیزونه چې کوم دی موږ په خپل ژوند کې کله خپل کړي دي دا هغه به څنګه ختمیږي او د معاشرې نه به دغه چې کومې خامې دي دا موږ څنګه لرې کوو. په دې باندې به خبرې اترې جاري وي. اوس یو وړې شان دمې طرف ته. ګران کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نننی پروګرام زمونږه موضوع ده جهیز په باره باندې چې جهیز په اړه باندې اسلام مونږ ته څه په شریعت کې د ده څه حیثیت حاصل دی او که نه دی او که چېرې څه خلک د جهیز مطالبه کوي آیا دې باره کې شریعت څه وایي. مفتي صاحب په جهیز که مونږ خبره کوو او اسلامي تعلیماتو ته ګورو د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ژوند ته ګورو د هغوی سنتو ته ګورو نو آیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې بیبیانې وي هغوی سره هم جهیز راغلی و؟ نبی علیہ السلام مبارک بیبیان تاریخ کې د هغې ثبوت شته 9 بیبیانې تقریبا هغې مبارکانو سره داسې جهیز راتلو تذکره نه میلاویږي چې نبی علیہ السلام مبارک مطالبه کړي یا هغې ځان سره دا شانته. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپل فعل سره په خپل عمل سره موږ ته دې خبرې سبق راکړی دی چې اصل شی د انسان دی چې دغه خپله بیبي خپله ښځه خپل څوک خپل لور درکړي څوک خپل خور درکړي نو ټول نه قیمتي چیز دغه دی. او موږ ته هغه خپل پښتو روایات خپل ذهن هم دا وي او قرآن پاک کې هم رب ذوالجلال د نارینهو چې په زنانو باندې د برترۍ او د یو بریالۍ هغه یو وجه لیکلې ده چې دغه الله جل شانو سړي له مقام اوچت ورکړی د هغې یو وجه سورې نساء کې رب ذوالجلال دا فرمایي چې دا سړي په خپل بیبیانو باندې خرچې کوي. نو دا خرچه کول او دا پیسې لګول دا د سړي کار دی. صحیح. زنانو کار نه دی چې انسان د زنانو نه مطالبه وکړي زنانو نه تمه وساتي. نو دا د سړي خپل کار دی دا د هغه ذمهواري ده دا د هغه ډیوټي ده چې هغه به خپل ځان دپاره خپل ژوند ته ګوري چې زما واده نه وروسته کور کې به دغه شي ضرورت راځي زما ته به دې خبرې حاجت پیښیږي نو د هغه ټولو خبرو غم به دی کوي. صحیح. دا قرآن پاک سورہ نساء کې الله جل شانه فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء دا سړي چې دی د دې حیثیت چې دی هغه زنانو باندې دی. صحیح. او بیا د هغې فضیلت وجه چې دا خدای پاک دغه سړي له حیثیت ولې اوچت ورکړی دی دې له اهمیت ولې زیات ورکړی دی ښځې نه نو د هغې وجه الله جل شانه فرمایي بما انفقو وجه یې دا ده چې دوی خپل پیسې خرچ کوي. نو سړي کار دا ده چې دی به پیسې ګټي او دی به واده باندې به خرچه کوي. سړي کار دا نه دی چې دی به دا تمه ساتي چې ما ته به کومه بیبي راځي نو هغه به ځان څه دغه شیزونه راوړي. نو دا د سړي هغه سړیتوب نه هم خلاف خبره ده چې سړی چې دی هغه رالګي هغه چې دی څه ضرورت دی هغه ورته سوچ کوي هغه فکر کوي هغه شیز پوره کوي دا د سړي کار دی. او زنانو هغې دا کار دی چې هغې به د خپل خاوند او د هغې د کورنۍ خیال ساتي د هغې چې کوم ضروریات دي کوم حاجات دي واده سره چې کوم د ده باندې ذمهواری راځي هغه به سرته رسوي. نو اسلام دغه جهیز دغه تصور نه دی ورکړی دغه جهیز چې کوم زموږ په دې خلکو کې عادت راغلی دی زموږ په ودونو کې داخل شوی دی دا د یو هندوانو تهذیب د وجه نه راغلی دی. اسلام خو دې خبرې سبق ورکوي چې ته به د بل حاجت ته ګورې بل تکلیف ته ګورې بل ضرورت ته به ګورې. صحیح. نو نبی علیہ السلام مبارک څومره بیبیانې راغلي زما په علم کې داسې نشته دی چې نبی علیہ السلام مبارک مطالبه کړې وي یا هغې څنګه نن سبا جهیز دپاره څومره شیزونه خلک تمه ساتي یا څومره شیزونه راوړي نو دغه شانته یو بیبي ځان سره جهیز راوړي وي. صحیح. ګرانو کتونکو دغه جهیز په اړه باندې به زموږ خبرې اترې جاري وي خو اوس یو وړې شان دمې طرف ته موږ سره اوسئ.
ګران کتونکو پروګرام کې اوس ځل بیا هرکلی نننی ټاپک دی زموږ د پروګرام جهیز باره کې چې جهیز په اړه باندې شریعت څه وایي او دغه جهیز چې کوم رسم دلته کې جوړ شوی دی نه مونږ څنګه ځان خلاصو په دې اړه باندې ستاسو که څه سوالونه تاسو مونږ ته لایف کالز کولی شئ میسج هم کولی شئ مفتي صاحب مونږ سره پروګرام کې موجود دی هغوی به ستاسو سوالونو جوابونه درکوي مفتي صاحب مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې خبره کوله دې نه وړاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې لوریانې بیبیانې هم چې کوم دی نو هغه واده کړي دي آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې څه جهیز دغه لوریانو ته کړی دی چې هغې په واده په وخت چې کوم دی دوی له ورکړی وي او دغه شان دوی واده شوي وي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک څلور لوریانې هغه واده کړي دي جی دوه سیدنا عثمان غنی صاحب مبارک په نکاح کې وو یو د سیدنا ابوالعاص صاحب په نکاح کې وو یو د سیدنا علی کرم الله وجهه مبارک په نکاح کې وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغه څلور بیبیانو کې درې لوریانې بیبیانې چې کوم د دې دي لوریانې بیبیانې مبارکان هغې په تاریخ کې داسې ثبوت نه راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه هغې مطالبه کړې وي جی جنې کور نه الګ کور مطالبه کړې وي او بیا دې څه ورکړي وي صحیح داسې ثبوت نشته دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک لوریانې څلور واده شوي دي او الګ کور هغې نه مطالبه کړې وي لکه څنګه چې نن سبا کېږي جی چې هغې مطالبه کوي چې دغه شیونه به کوی نو دغه شانتې جهیز نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک نه دی کړی صحیح اور د بیبي فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مبارک هغې په باره کې احادیثو کې دې خبرې ثبوت شته چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک هغې ته یو څو څیزونه ورکړي جی هغه څه یو څادر یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغې ته مشک ورکړی اوبو دپاره چې کوم هغه وخت کې لوښی و نو مشک ورته وی هغه مشک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورکړی او یو بستره بعد روایتونو کې راځي او یو بالغ جی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د کور د استعمال شیزونه ورکړي صحیح او هغې وجه هم تاریخ کې لیکلي دي چې حضرت علي صاحب مبارک خپل کور نه جی خپل کور خو دوی مبارک په مکه مکرمه کې پاتې شو دوی مبارک هجرت کړو مدینه منورې ته راغلي نو مدینه منوره کې یو صحابي هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته د حضرت علي صاحب مبارک دپاره خپل کور ورکړو جی نو هغې کور کې دغه شیزونه کم وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حضرت علي صاحب نه حق مهر هغه پیسې واغستې جی او هغې حق مهر په پیسو باندې دغه شیزونه واغستل او دغه شیزونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیبي فاطمه صاحب مبارک کور ته ورکړل صحیح نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د حضرت علي صاحب نه حق مهر هغې پیسو باندې دغه شیزونه اغستې دي او هغې کور ته هغه برابر کړي دي صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل پیسو باندې دا نه دي اغستي ٹھیک او دویم علماء کرام دا فرمایي مورخین لیکلي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حیثیت هغه د حضرت علي صاحب د سرپرست هم و جی حضرت علي صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زیر نگرانی و هغې زیر سرپرستی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو لحاظ سره د حضرت علي صاحب مبارک مشر هم و هغې مبارک گویا کې د خپل زوی واده هم کولو جی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د حضرت علي صاحب مبارک له که دغه درې شیزونه یا څلور شیزونه ورکړي دي نو هغه بیبي فاطمه صاحب له بطور جهیز نه دي ورکړي جی هغه خپل زوی له په خپل هغې مبارک چې دی دغه شیزونه برابر کړي دي صحیح نو نن هم یو پلار که چېرې خپل زوی واده کوي نو هغه به دا تمه نه ساتي چې زه به د لور کور نه شیدونه راغواړم خپل زوی کور به زه برابر کړم هغه د دا وګوري چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد د حضرت علي صاحب سرپرست و جی هغې د بطور سرپرست چې دی هغه خپل زوی له دغه شیدونه برابر کړي دي صحیح او که چېرې بیبي فاطمه صاحب مبارک په کور نه دغه شیدونه راغلي دي نو هغې مبارک په خپل پیسو باندې دا نه دی اغوستي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل پیسو باندې دی اغوستي حضرت علي صاحب نه حق مهر اغوستی دی هغې حق مهر باندې دغه شیزونه اغوستي دي او دا تاریخ کې هم شته چې دی مبارک فرمایي په دې باندې خوشبو واخلئ او بیا بیبي فاطمه صاحب ته ورکړئ نو خوشبو اغوستل دا هم پکار دي نو دا هم په دغه پیسو باندې شوي دي صحیح نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه حضرت علي صاحب مطالبه نه ده کړې صحیح لکه نن سبا چې خلک مطالبه کوي الګ کور د جنې نه مطالبه کوي جی جی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې څه ورکړي دي نو هغه د حضرت علي صاحب په پیسو باندې ورکړي دي صحیح چې کوم هغې نه واغستې حق مهر پیسې او په هغه پیسو باندې دغه شیزونه واغستل او کور استعمال هغه شیزونه صحیح مفتي صاحب په دې باندې دا خبره اتره جاري ساتو خو موږ سره یو کالر دی چې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه صحیح دا کار ډراپ شوی دی جی موږ سره یو بل کالر هم شته چې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه جی آیا خبرې کوم چرته نه جی جی څه به ویل غواړئ جی مفتی صاحب نه مې یو دوه دا سوال دي که نه جی چې اول خو بخښنه غواړم د خپل سوالونو لکه داسې غلط هم نه دي خو زه یم چې دا نن سبا معاشره ته چېرته غلطه خبره واخلې مفتی صاحب لا الګ جنې چې په خوښه واده وکړي نو آیا دوی ته چې بعد کې کومه سزا د عوام ورکوي
نو دا په اسلام کې شته. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب په دې باندې جواب درکړ. او نن سوال مې دا دی جی جی حل ورته چې خو هغه په الکو جنیو کې موږ کې دا سره غواړي آیا دی باندې موږ ته تاسو لږه وضاحت کوي صحیح شته. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکړي. مفتي صاحب دوی وی چې کله د خوښې واده وشي الک جنې په خپله خوښه واده کړي نو بیا په دغه معاشره کې چې کوم دی په باندې ډېر زیات تنقید کیږي چې تاسو ولې د خوښې واده کړی دی یا چې کوم دی کله کینی تنزونه په دې خبرو باندې کینی نو آیا دا جایز دي چې د خوښې واده کول دلته پکار دي که نه دي؟ اسلام خپل منونکو ته د خبرې سبق ورکوي مور او پلار ته چې کله د لور چاله په نکاح کې ورکوي یا الک له یو رشته کوي نو دواړو نه تپوس پکار دی، د دواړو په خوښه باندې پکار دی. د زورې نکاح په زوره باندې د واده ورکولو رشته ورکولو اسلام تعلیم نه دی. اسلام د خبرې په زوره نکاح نه کیږي، په زوره نکاح نه کیږي. نو دا جنې نه چې تپوس کیږي دا دوه ګواهان ورځي واک اختیار اخلي نو دا ټول طریقې کار دا د دپاره ده چې په زوره باندې نکاح ونه شي. صحیح. نو اسلام خو سبق دا ورکړي چې د خوښې نکاح وشي. جی. خو هغه خوښې کې بیا جنې له هم پکار دی الک له هم پکار دی چې داسې خوښه وشي چې مور پلار هم پکې خوښوي. جی. ځکه چې د جنې او د الک عمر دومره نه یا 18 سال یا 20 سال یا 22 سال نو هغې په دومره عمر کې دومره تجربه کار نه وي چې هغې ځان دپاره په مستقبل کې یو ښه رشته خوښه کړي. صحیح. او د دې مور پلار عمر 35 سال 40 سال 50 سال ته رسېدلی وي نو د یو جنې یو الک ټول نه لوی خیرخوا د هغې خپل مور پلار وي. صحیح. نو بیا جنې او الک له دا هم نه دي پکار چې مور پلار هغې چې صحیح رشته وله ګوري ښه رشته وله ګوري او هغه پرېږدي او خپلې خوښې طرف ته لاړ شي ځکه چې دا عمر داسې دی چې دې عمر کې انسان ته هر پړه کېدونکي شي سره زر ښکاري. صحیح. دومره تجربه نه وي چې دا ګیلټ دی دا زیړ دی دا پیتل دی که دا سره زر دی دا ورته پته نه لګي. صحیح. نو ځکه ټول نه لوی خیرخوا د یو انسان که هغه هلک دی او که جنې د هغه مور و پلار وي. صحیح. نو مور و پلار مشوره د مور و پلار دعاګانې د مور و پلار چې شاته ورپسې دعاګانې وي نو هغه رشته بیا کامیاب وي. صحیح. خو په معاشره کې دغه کوم خوښې هغه واده وشي نو د هغې ناکامۍ وجه دا وي چې اکثر مونږ کتلې دا دی چې جنۍ خو مخلصه وي. صحیح. خو هغه هلک چې د هغه موقع نه فایده اخلي هغه صحیح. مفتي صاحب مونږ سره یو بل کالر هم موجود دی. جی څو خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ جی څو خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ فضل ردیب. جی جی څه به ویل غواړئ؟ جی فضل ردیب پښتونیار د سوات ننګورې نه خبرې کوم. جی سوال مو سره تاسو خپل سوال وکئ. جی سوال زما د مفتي صاحب نه. جی. که چېرې زه خپله د سوات اوسېدونکی یم او دغلته کې چې که دوی په د زکات باندې په عشر باندې په دې باندې دا خبرې وکړلې نو که چېرې په یو ماشوم یتیم وي جی او د هغې وس نه رسي او هغې له یو سړی زکات ورکړي یا ولا پروګرام وکړي چې هغې ته هغه جایز دغه پوره کړي آیا په دغه کې ګناه شته دی ځکه چې د هغې خو نه پلار شته نه مور شته معاشره د هغې نه هم که لور واده کېږي نو کم از کم کټ او هغه وغیره سامانونه خو هغې د هغې نه ورکول غواړي که نه چې هغې له نو که داسې ماشومانو دپاره یو سړی ورکړي یاره دغه د هغې ته یا د نورو خلکو نه غوښتنه وکړي آیا مفتي صاحب په دغه کې ګناه شته دي؟ صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب دې سوال دا دی که چېرې یو یتیمه جنۍ ده غریبه ده مسکینه ده او د هغې واده لپاره جهیز په زکات په پیسو باندې والي یا د هغې د پروګرام چې وي د واده د هغې باندې چې کوم دی نو هغې روټۍ ولو کي د ولیمې پروګرام ولو کي یا د نورو خلکو نه چې کوم دی هغې دغه پیسې راټولې کي فنډ ریزینګ ورته نن سبا وایي چې هغې دپاره چانده وکړي او دغه پیسې راټولې کړي او د دغه یتیمانو مسکینانو چې کوم ودونه وي د هغې پروګرام ولو کي په دې باندې اسلام څه وایي؟ مفتي صاحب د دې جواب به ولورکو خو یو وړې شان دمې نه پس ګرانو کتونکو مونږ سره اوسئ مونږ به په دې خبرو باندې خپل بحث جاري ساتو د جهیز په اړه باندې به هم خبرې اترې کوو ستاسو سوالونو چې کوم جوابونه هغه به هم درکو خو اوس یو وړې شان دمې طرف ته مونږ سره اوسئ.
ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې نننې موضوع ده زموږ د پروګرام جهیز باره کې چې شریعت جهیز په اړه باندې څه وایي، په دې باندې زموږ خبرې اترې جاري دي. ستاسو هم که په دې اړه باندې څه سوالونه تاسو موږ ته لایف کالز هم کولی شي، میسج هم رالیږلی شي تاسو موږ ته په سکرین باندې، تاسو ته زموږ نمبر ښکاري، دغه نمبر نوٹ کړئ. تاسو کالز هم کولی شي، د دې نه علاوه میسج هم کولی شي. مفتي صاحب موږ سره پروګرام کې موجود دی، هغوی به ستاسو سوالونو جوابونه درکوي. مفتي صاحب بریک نه وړاندې یو تن کال کړو چې یاره داسې مسکینان وي، یتیمانان وي، د هغې جنکو ودونه نه کیږي، د هغې ضرورتونه نه پوره کیږي. آیا یو تن دې له زکات پیسې ورکړي، هغه جهیز سامان پې ورته والي، یا د هغې د ولیمې د روټۍ پروګرام بندوبست وکړي، او بیا د دې نه علاوه که چېرې داسې چندې راجمع کړي او د دغه مسکینانو ودونه کوي، په دې اړه باندې اسلام څه وایي او دې ګام ته په کوم نظر کتلی شي؟ جی اصل کې دا خبره ډېر زیات ډیپ ده او ډېر زیات تفصیلي ده، کیس ټو کیس دی کې کتلی شي. جی زکات پیسې دې دپاره راټولول چې د جینۍ واده پې وکړو، دا یو ښه خبره ده. ډېر زموږ خویندې لوریانې هغه به واده شي په دې طریقه باندې. جی خو په دې پیسو باندې بیا جینۍ طرف نه ولیمه ورکول، زکات پیسې دلته کې لګول، دا ټیک نه دی. صحیح. ځکه چې دا ولیمه داسې شی دی چې دا به د هلک دغه خرچه برداشت کړي. صحیح. نو که چېرې د معاشره کې چې کوم ضروري لوښي دي، کپړه ده، کپړې د اغوستل یا د لوښي اغوستل چې هغه د کور ضرورت دی، او کوم کور ته دا جینۍ واده کي هغه هلک هم غریب دی، جی نو کلي هغه مشران راټول شي او هغې پیسې راټولې کړي، داسې هلک او جینۍ واده کوي چې د هغې پخپله غریبانان دي. نو دغه شانتې پیسې، دغه شانتې زکات هغه فنډ دغه ځای کې لګولو غریبانانو باندې دا ټیک دی. صحیح. خو که چېرې یو هلک مالداره دی، هغه پخپله د ولیمې خرچه برداشت کولی شي، هغه چې کوم شیزونه کور کې پکار دي هغه پخپله اغوستی شي، نو دغه شانتې هلک دپاره واده کې اور هغه کور سامان اغوستل، جهیز سامان اغوستل، دا بیا ټیک دي. نو دغه شیزونه بیا کیس ټو کیس کتلی شي. که چېرې یو جینۍ داسې ده چې د هغه واده تیار دی او پلار یې وفات شو، ورور یې نشته، یتیمه ده، ضرورتمنده ده، حاجتمنده ده، خپل خپلوان راټول شي، هغوی په خپل زکات پیسو باندې هغه له شیزونه واخلي او واده وله وکړي، دا ټیک ده. جی خو دا کیس ټو کیس به کتلی شي چې داسې هلک چې هغه پخپله مالداره دی او د هغه په خپل واده خرچې برداشت کولی شي، نو صرف زموږ دغه جهیز، دغه روایت پوره کول دپاره اور چې کومه بارات لا روټۍ ورکول دي، نو دا هم اسلام کې نشته دی چې ډېر لوی جن ځان سره بوځي او هلته کې بیا جینۍ کو نه دا تمه کې چې چرګان ورباندې وخوري او غوښې روجې ورباندې وخوري. نو دا هم ټیک نه ده چې یو کورنۍ هغه یو بوج نشي برداشت کولی، واده د وجې نه هغه بوج په هغې باندې واچولی شي. صحیح. دا واده ټول د خیر ښېګړې کار دی. صحیح. په دې کې د بل انسان تکلیف، د بل انسان ضرورت، مجبورۍ دې ته به کتی شي. که چېرې یو پلار واده کې څومره خرچه بغیر د قرض نه کولی شي، نو عمره خرچه هغه په خوشحالۍ باندې کوي، هغه ټیک ده. صحیح. ځکه چې نن سبا موږ ګورو چې دغه واده دغه خرچې خلکو دومره لازم ګڼلي دي چې خلک هغې دپاره قرض راخلي. صحیح. بالکل. او چاته چې قرض باندې څوک پیسې نه ورکوي، نو داسې هم ناپوهه خلک شته چې هغوی په سود باندې بیا پیسې راخلي. جی نو دغه شانتې واده کې خرچې چې هغه په قرضو باندې وي، قرض راواخلي او هغه خلکو ته ښودنې دپاره صرف هغه خرچې پوره کوي، یا سود باندې هغه جهیز سامان ورته پوره کوي، نو دا ټول ناجایز دي. دا ټول د سود د الله او رسول سره جنگ دی، دا دشمني ده. نو دغه واده بیا څه کامیاب شي. صحیح. نو هلک کورنۍ له هم پکار ده چې جینۍ کور هغه ضرورت ته، د هغې حاجت ته، د هغې تکلیف ته، د هغې حیثیت ته، د هغې وس ته وګوري. صحیح. چې څومره وس کېږي عمره هغه شانتې پروګرام را جوړ کړي. او واده کې ما اول کې ووایي چې نبي علیه صلات اسلام بار فرمایي ټول نه غوره واده هغه دی چې په هغې کې خرچې کمې وشي. صحیح. نو انسان د خپل وس مطابق واده وکړي. صحیح. ګرانو کتونکو موږ سره دا وخت یو کالر هم دی، د هغې هم چې کوم دی نو دغه پوښتنې چې دي هغې نه به تپوسونه کوو چې د هغې څه پوښتنې دي، بیا مفتي صاحب به د هغې جوابونه هم ورکوي. خو تاسو چې کله هم موږ ته کال کوئ نو کاینډلي د خپل ټي وي اواز چې کوم دی هغه تاسو په مزه ساتئ چې ستاسو سوالونه موږ ته صحیح رورسي. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ صحیح. دغه کال ډراپ شوی دی. مفتي صاحب تاسو وختي خبره وکړه د دغه جهیز باره کې، بیا د دغه ولیمې باره کې، او بیا د دغه د جینۍ کور نه بیا اکثر د روټۍ مطالبه هم کوي چې دغه جنجیانو تاسو چای ورکوي، تاسو ورته چرګان ورکوي یا ورته روټۍ هم ورکوي. په دې باندې خو خبرې اترې وشوې. اکثر داسې کېږي چې د جینۍ کور نه هم مطالبه وشي د هلک کور نه چې تاسو به 15 تولې سونه کوئ یا به 10 تولې سونه کوئ. نن سبا خو کالي ډېر زیات ګران شوي هم دي. اکثر دغه هلک کورنۍ هم
د دې وس نه لري او د هغې پوره کولو کې ډېر کافي ټایم تیر شي، په دې باندې اسلام څه وایي؟ جی اول نه مونږ خبره دا کړې وه چې اسلام دغه واده ډېر آسان کړی دی. جی ډېر په اسانه باندې واده کیږي. واده کې یو نکاح په وخت کې انسان بس مطابق کھجورې چوارې دا تقسیم کی، هغې نه وروسته بیا حق مهر وتړلی شي او بیا ولیمه وشي بس مطابق. خو یاد ساته چې دغه څنګه چې د جنۍ کور نه الګ کور جهیز مطالبه کوي، نو دغه شانته بعض جنۍ کورنۍ د الګ کور نه د ډېر لوی مهر مطالبه هم کوي. نو دا هم ټیک نه ده. دغه واده چې کیږي دا د دوو کورنو یو بل سره خپلولي او دوستي او تعلق چې دغه جوړیږي. نو دغه دوستي او د خپلولۍ دغه تعلق د ابتدا نه د یو بل ضرورت او یو بل حاجت ته کتلو نه شروع شي، نو دا بیا مضبوط وي. صحیح. او که خپل ضرورت ته کتل وي، خپل حاجت ته کتل وي، خپل غرض پوره کول وي چې زما په خاندان کې نوم اوچت شي، که هغه الګ کورنۍ ده که جنۍ کورنۍ ده، صحیح، چې زما نوم لاړ شي چې لور له دومره لوی مهر باندې هغه نکاح کې ورکړله، خور چې دی هغه دومره لوی کورنۍ کې ورکړله چې دومره لوی حق مهر تړلی شوی دی. نو یاد ساتئ دا د واده ابتدا چې دی اول خښته چې هغه کږه کېښودلې شوه. صحیح. د واده د عمارت هغه اوله خښته کږه کېښودلې شوه. نبي علیه صلات وسلام باندې فرمایي څوک چې واده کوي دې دپاره چې زما مال سوا شي. صحیح. مال سوا شي، مال سوا کېدو دپاره څوک واده کوي، نو نبي علیه صلات وسلام باندې فرمایي دغه واده خدای پاک به نور هم غریب کړي. ټیک. نو که څوک دا وایي چې زه به لور په سر باندې ډېرې پیسې واخلم، ډېر حق مهر به واخلم، پلار دا سوچ کوي چې ډېرې پیسې به واخلم، ما ته به ډېرې پیسې راشي، زه به مالداره شم، نو دا هم غلط سوچ دی. دغه سړی دغه پلار به غریب کېږي. صحیح. او که څوک الګ کورنۍ دا سوچ کوي چې دغه واده په ذریعه باندې جنۍ کور نه به ډېر جهیز واخلم، زما کور به سازو سامان نه ډک شي، اشیاو نه ډک شي، زما کور کې به دغه شیزونه برابر شي، نو نبي علیه صلات وسلام باندې فرمایي څوک چې مال دپاره دغه اشیاو دپاره واده کوي، نو دا به د آخر کې غریب شي. نو د دې مقصد دا دی چې واده په وخت کې انسان لا د انساني ضرورت ته کتل پکار دی، انساني حاجت ته وس ته کتل پکار دی. جنۍ کور له هم د خپل جنۍ دپاره ډېر لوی حق مهر مطالبه نه ده پکار، چې لوی حق مهر ته نه مطالبه وشي، هغه لږ هغه وس نه لري او بیا هغه رشته پاتې کېږي. صحیح. مفتي صاحب دغه خبرې به جاري ساتو. دا وخت موږ سره یو کالر هم دی. جی څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ جی د ټي وي اواز اول بند کړئ او بیا خپل سوال ووایئ چې ستاسو څه پوښتنه ده. محمد علي خبرې کوم د پېښور نه. جی څه به ویل غواړئ؟ زه مفتي صاحب نه دا ویل غواړم. جی جی. زما مور ده او ما ته وایي چې رور لري دا لور ورکړه. جی. او هغه بس حرام کارونه کوي که نه، دروغجن دی، بېایمانه دی. جی. مور ما نه خبر کېږي. صحیح. د دې کې څه ګناه شته که نشته؟ صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب د دې کوېشن تاسو واورئ. وایي چې زما مور د ما ته وایي چې ته خپله لور خپله وراره له ورکړه، لکه د رور زوی له، نو د کم رور چې دی هغه چې کم دی نو وایي دروغجن دی، کردار یې ټیک نه دی، دې ته نه خفه دی، خوشحاله نه دی، دی دا ګڼي چې د لور به هلته کې صحیح ژوند تیر نه کړي. نو آیا که زه دې نه انکار وکړم او مور زما نه خفه کېږي، دې کې زه ګناهګار کېږم؟ جی د رشتې په حق کې ډېر احتیاط کول پکار دی. په پټه سترګه رشته ورکول هم نه دی پکار او په پټه سترګه نه انکار هم نه کول پکار. صحیح. دغه مور کیدای شي مور دا غواړي چې زما د اولاد د متفق وي، د خپلو کې اتفاق سره ژوند تیري، نو کیدای شي دا مور به دې دپاره خبره کړي چې دغه رشتې سره به دغه رونه خپلو کې یو بل سره روغ شي. صحیح. نو مور به دا خبره دې نیت باندې کړې وي، نو دوی د خپل حالات ته وګوري که چېرې رشتې د وجې نه خپلو کې برابري راځي او دغه رشته دغې لور دپاره ښه ده، لکه دی به خپل واره ډېر ښه پېژني چې زما واره څنګه دی، نو دی خپل رور هم پېژني، خپل واره به هم پېژني، نو دی د په پټه سترګه د انکار هم نه کوي او په پټه سترګه د هغه رشته هم نه ورکوي. او رشتې په حق کې، واده په حق کې زه بار بار دا خبره کوم، اتوار پر ورځ باندې کالم کې سوال جواب کې هم بار بار ما دا لیکل کړي دي چې رشته ډایرکټ ما انکار کوي، ما اقرار کوي، ټول نه ښه طریقه هغه استخاره ده. جی. استخاره د الله جل شانه سره مشوره ده. الله جل شانه سره مشوره وکړي که استخاره کې اثبات رالو ښه راله چې دا رشته ښه ده، نو بیا دې وکړي. او که استخاره کې اجازت میلو نه شو، نو د سره به دغې زوی سره به یو موقع وي، مور ته به ویلي چې مورې ما ته اجازت میلو نه شو، خدای پاک سره مې مشوره وکړه، ما ته اجازت میلو نه شو، دا رشته
هغه پښتو متل دی که چاړه د سرو زرو خو د خېټې کې د منډلو نه ده. جی جی نو که هر څومره ښه رشته هم شي چې د دپاره ښه نه ده نو بیا کول نه دي پکار. صحیح. مفتی صاحب وختي تاسو د جهیز باره کې خبره کوله چې حضرت علی رضی الله عنه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهیز دپاره تقریبا 1500 درهم اغوستي او په هغې باندې جهیز کړو ورکړو. اکثر نن هم چې کوم دی مونږ وګورو دغه مطالبه کیږي چې یاره تاسو د جینۍ کور د هلک کور نه پیسې والي او په دې باندې جینۍ له سامان وکړي. آیا دا هم بیا ټیک ده چې د هلک کور نه څومره پیسې والي او د هغې سامان بیا جینۍ دپاره وکړي؟ جی اسلام ما اول نه خبر وکړه چې د انساني ضرورت ته ګوري. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک حضرت علي صاحب سره یو زره وه. جی یو زره وه. نبی علیه الصلاة مبارک فرمایل چې دغه زره خرڅ کړه. هغه بیا دی عثمان غني صاحب مبارک باندې خرڅ کړه 500 درهم باندې. نو هغه پیسو باندې بیا واده هغه خرچې پوره شوې. که نبی علیه الصلاة والسلام مبارک حیثیت موږ وګورو نو هغې مبارک د حضرت علي صاحب سرپرست هم جی او د بیبي فاطمه صاحب والد صاحب هم. صحیح. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د هغې دواړو حیثیتونو نه دغه واده چې دی هغه سر ته ورسولو. نو که چېرې نن یو پلار غریب دی هغه وس نه کیږي نو هغه د خپل لور هغه حق مهر مخکې اخیستی شي. صحیح. اسلام د خو اجازت ورکوي چې حق مهر د لور دپاره وتړي او هغه حق مهر د واده نه مخکې واخلي او په هغې پیسو باندې د جهیزو کې د واده چې کوم ضروري ساز و سامان دی چې هغه د هلک په کور کې نشته دا نه چې کور کې مخکې نه موجود دی او دوی صرف دغه خلکو ته ښودنې دپاره نمود و نمایش دپاره ریاکارۍ دپاره دغه څیزونه واخلي. داسې چیز به اخلي چې هغه د هغې لور ته ژوند کې ضرورت پېښېږي. صحیح. بعضې کورونو کې دومره جهیز ورته وکړي شي چې هغه بیا کور کې سامان نه راځيږي کمره کې هغه سامان نه راځيږي او خلکو ته خلک ښکاره کوي چې ګوره موږ له دومره سامان کړي چې کمره کې رانلو بار پروت دی. نو دا صرف یو ریاکاري شوه دا صرف نمود و نمایش شو دا خلکو ته ښودنه شوه. اسلام د دې خبرې تعلیم نه ورکړي چې انسان د یو عمل کوي ریاکارۍ دپاره نمود و نمایش دپاره بلکې واده په وخت کې د هلک او د جینۍ چې کوم ژوند کې ضروري اشیا دي هغه پیسې چې حق مهر هغه پیسې مخکې واخلي او په هغې باندې بیا دغه اشیا ورته واخلي دا جایز دی. صحیح. خو داسې به هم نه کوي چې دومره لوی حق مهر کیدي چې په هغې باندې هغه جهیز هم واخلي او پلار دا سوچي دا نور پیسې به ځان ته ایسارې کړم. صحیح. نو دا یاد ساتئ د انسان ضرورت ته کتل پکار دی. حق مهر چې دی هغه بیا د هلک حیثیت ته هم کتل پکار دی. د خپل خاندان کې څومره حق مهر را روان دی د رویرې د خورځې په خپل خاندان کې د خویندو نو حق مهر چې د هر خاندان د خپل خاندان د جینکو په حساب باندې پکار دی. دې باندې نه پکار چې انسان د خلکو ته نمود و نمایش دپاره زما لور دومره لوی حق مهر کېښودل شو کیدای شي د یا بله خور به وي رویره به وي هغه بیا سبا ودیږي دومره حق مهر به څوک نشي ورکولی. نو ډېر ودونه د جهیز د وجې نه پاتې کیږي او بعضې ودونه د حق مهر د وجې نه هم پاتې کیږي. صحیح. نو دواړو طرف ته به موږ خیال ساتو. نه به جهیز مطالبه کو او نه به د ډېر لوی حق مهر مطالبه وکړو. صحیح. مفتی صاحب اکثر داسې هم شوي دي چې کله لور خور ته جهیز ورکړی شي ښه ډېر سامان وله واخیستی شي په دغه واده په موقع باندې او بیا دوی لا وراثت کې برخه نه ورکوي وایي چې یاره موږ خو دوی ته جهیز کړو دومره پیسې موږ په واده باندې لګولي اوس یې وراثت کې حق نه شي کېدی دا چې کوم دی نو خپل حق دی د ځان سره وړی دی. آیا دا چې کوم دی نو په اسلام کې شته که نه د وراثت بیا حق دی؟ دا جهیز دغه چې کوم زموږ کې رواج دی نن سبا لیست جوړولو مطالبه کولو او بیا غوښتنه او هغې نه بغیر بیا رشته پرېښودلو ودونه لیټ کولو یاد ساتئ دغه طریقې کار دا د هندوانو تهذیب او د هندوانو هغه طریقې کار دی. او بیا هندوانو کې میراث دغه قانون نشته دی هغې کې وراثت دغه طریقې کار نشته دی. نو دا د هغې طریقې کار دی چې هغې واده په وخت کې لور له څه وکړي بس هغه وي او وروسته بیا هغې له وراثت کې په میراث کې څه برخه نه ورکوي. اسلامي تعلیمات دا دی چې واده په وخت کې پلار د خوښه باندې الله د رضا دپاره د لور چې کوم ضروري شیزونه دي هغه د ژوند کې په کار راځي هغه دې وله واخلي. خو یاد ساتئ په دې باندې که لاکونو روپۍ هم د لګولي وي خو د میراث هغه حق هغه ته نه ختمیږي. میراث هغې حق نه دا زنانه نه محرومه کیږي. میراث ځان له مستقل قانون دی چې هغه رب بیان کړی دی رب مقرر کړی دی انسان نشي ختمولی. صحیح. دا د رب مقرر شوي رب بیان کړی شوی قانون دی انسان ته هیڅ قسمه اختیار نشته که پلار 100 پیره ووي
چې زما دغه مال دولت دا میراث به صرف هلکانو ته ملایویږي نو دې خبرې له اعتبار نشته ځکه چې رب کوم یو شیز مقرر کو انسان هغه نشي ختمولی. نو میراث قانون هر څومره لوی جهیز ورکړي وي نو میراث قانون مطابق به لور ته هغه میراث هغه برخه پوره به ورکولی کېږي. صحیح. مفتي صاحب بیا مونږ کتلي چې څه خلکو وس لري صاحب جیدادي صاحب دولتي د لوریانو د خوریانو ودونه چې کله کوي نو ښه ډېر سامان ولوالي ځکه چې هغوی سره پیسې شته دولت شته هغوی غواړي چې زمونږ لور کم کور ته وي چې هلته کې خوشحاله وي د هغوی ضرورتونه چې کوم دی پوره وي. آیا بیا اسلام د دې اجازت هم ورکوي چې ډیمانډ نه بغیر ته خپل لور خور ته چې کوم دی جهیز واخلي او هغه ځان سره یوسي؟ جی ډیمانډ نه بغیر الګ کور طرف نه ډیمانډ نه دی شوی خپله خوښه باندې ورکوي نو بیا به هم دا شرایط فقهاو بیان کړي دي چې په هغې کې نمود و نمایش به نه وي. جی هغې دپاره به دې قرض نه راغستی. صحیح. اور هغې کې به دې خلکو ته نه ښودنې ریاکارۍ دغه نیت به نه وي. او دویم خبره دا چې سبا داسې شیزونه چې د هغې ضرورت نشته کور کې داسې شیزونه به له نه اخلي. جی کوم شیزونه ضرورت دی هغه وله واخلي بغیر د مطالبې نه دا ټیک ده. خو دې کې زموږ په معاشره کې د جهیز دغه رسم ختمولو یو لوی کردار به زموږ دا صاحب حیثیت خلک دي هغوی به هم ادا کوي. جی که زموږ په معاشره نه دغه جهیز دغه لعنت ختمیږي نو د هغې دپاره یو لوی کردار پکې صاحب حیثیت خلک به هم کوي چې هغوی سادګۍ سره واده کوي. جی نو ښکته غریبانان او متوسط طبقه چې کومه ده هغوی به هم هغوی ته ګوري ځکه چې معاشره کې کوم یو کار کېږي خلک یو بل ته ګوري یو بل ودونو ته ځي نو هلته نه بیا مونږ هغه خلک یو بل نه هغه چل زده کوي. صحیح. ما په خپله یو داسې ځای کې واده کې شرکت وکړو چې هغوی روټۍ کې ولیمه کې هغوی صرف چای او بسکټ ورکول. صحیح. نو ما چونکې لومبی ځل ما سره دا واقع شوی ما دې نه مخکې چې ته نو کتلي نو ما هغې کسان نه تپوس وکړو ما چې دا لکه ستاسو صرف طریقه کار دی تاسو خاندان کې دا طریقه کار دی او که نه دغه کلي علاقه کې دغه معاشره کې ټول دغه طریقه کار دی. نو هغوی ویل چې زموږ په دې ټول کلي کې موږ په اتفاق سره دغه خبره کړې ده چې دلته کې به چې دی هغه ولیمه ورته ووایه یا د الګ طرف نه چې کومه ورکړه ده کومه خوړه ده هغه به چې دی چای او بسکټ وغیرې. صحیح. نو که چې انسان دغه معاشره کې بعد دغه خبرې وویني او هغې کې د دواړو کورنیو خیر وي نو متوسط طبقه چې دغه بره طبقې نه دغه خبرې زده کوي. صحیح. نو بره طبقه که چېرې خپل لور له ورکوي نو دا هم یو مالدار کورنۍ کې ودیږي نو هغې کور کې مخکې نه به د ضرورت هغه اشیا موجود وي. صحیح. هغه کورنۍ ته چې هغه مالدار کورنۍ ته لور ودیږي نو هغې کور والو به خپل ضرورت دپاره مخکې نه ځکه ژوند خو مخکې نه را روان دی هغوی به ځان ته شیدونه برابر کړي وي مخکې نه خو بیا هم که نوې کورنۍ دپاره چې وروسته وروڼه یو بل نه بېلېږي کوم اشیاو ضرورت راځي نو صرف هغه شیدونه وله خلک بیا اخلي. نو هغې کې هم کوشش دا پکار دی چې خپل خوښې باندې که پلار چې دی هغه خپل لور له شیدونه ورکړي نو هغه چیز دې ورکړي چې د هغې هغه ته ژوند کې مستقبل کې ضرورت پیښیږي. صحیح. او غیر ضروري اشیا دې وله وانخلي نو چې کله مالدار طبقه هغوی په خپل قول او عمل سره چې دی هغه د جهیز چې دی هغې هغه مقدار راکموي نو ښکته طبقو ته به بیا ډېر اسانه شي هغوی به هم بیا دغې لعنت نه چې دی هغه لاس وینځي او دغه لعنت به زموږ معاشرې نه هغه به ختم شي. صحیح. مفتي صاحب داسې کیسونه پکې هم رامخته شوي دي چې کله د چا د لور یا د خور وادي نو هغې لپاره خو ښه ډېر جهیز وکړي هغه سامان ورسره لاړ شي بل کور ته خو چې کله بیا د ده د زوی یا د رور واده وي نو بیا چې کوم دی هغه له دومره سامان نه کړي د هغه په واده باندې دومره خرچه نه کړي څومره چې جینۍ په واده باندې شوي ځکه چې دوی بیا ډیمانډ د بل کورنۍ نه کوي چې اوس خو موږ ته هغوی روړي دغه عمل ته تاسو څنګه ګوري دا معاشره په کومه طرفه روانه ده؟ زی ټول نه اول خو دا خبره چې مور او پلار بطور مور او پلار به دې بچو کې به فرق نه کوي. جی نن مونږ ګورو چې الګ چې کله یې زوی دی مشر زوی دی یا زوی دی هغه چې کله پیسې ګټي هغه چې کله منډې تړې وخي هلې ځلې کوي کوشش کوي نو دې چې کومې تنخواه راوړي د دې کوشش دی خپل خویندې هغه زه واده کړم. جی و دغه شان د پلار دا کوشش چې لور اول واده کړم چې دغه ذمہوار نه زه خلاص شم. نو لور په واده باندې به ډېر خرچي وشي ډېر جهیز وله وکړي شي او بیا چې کله د زوی خبره راشي نو زوی باندې بیا پلار زوی ته وي چې ته په خپله ځان دپاره واده هغه چې کوم ضروریات یې هغه ته پوره کړه. نو ټول نه اول خبره خو دا چې مور او پلار له بچو کې چې دی هغه فرق نه دی پکار. صحیح. څنګه په لور په واده باندې خرچي کېږي او پلار رالګي هغه په خپل لور باندې چې خرچې کوي ځکه چې لور هغه ګټلی نه شي نو هغې هغه ټول خرچې پلار کوي نو دغه شانتې د زوی په واده باندې هم پلار له پکار دی چې زوی سره مرسته وکړي. صحیح. او بیا چې کله دغه زوی خپل ځان له واده کوي نو بیا هغه له دغه ذهن جوړول پکار دی چې زه چې څنګه چې زما خور واده
نو ما باندې دغه خرچې راغلې، ما په ډېر په مشکله باندې دغه خرچې سرته ورسولې، نو زه هم د چا لور خپل کور ته راولم. صحیح. نو هغه له دا نه ویل پکار چې ما به خور واده باندې ډېره خرچې کړې وې او ډېر جهیز مې ورکړی، نو زه به هم هغې په بدل کې چې دی هغه بل لور خور نه به هغه ډېر شي مطالبې وکړم او د هغې وروڼه به هغې دپاره کوشش کوي، پلار به هغې دپاره کوشش کوي. نو که چېرې یو ورور د خپل خور سره، یو پلار د خپل لور سره ښېګړه وکړله بغیر د مطالبې نه وله جهیز وکړو، خو کیدای شي چې بل چا نه چې دی لور واده وي، بل چا نه چې دی یو جنۍ واده وي، نو هغې به دومره وس نه کېږي. صحیح. نو بیا د هغې هغه ضرورت او حاجت ته کتل پکار دی. صحیح. ګرانو کتونکو موږ به دا خپلې خبرې اترې جاري ساتو، په دغه جهیز باندې به نورې خبرې اترې هم کوو چې دغه جهیز دغه کم لعنت دی، دا کم چې رسم دی او دا مونږه غیر ضروري دی او دومره ضروري جوړ شوی چې د هغې د وجې اوس ودونه نه کېږي، د هغې د وجې جینکۍ او هلکان بغیر واده پاتې شي او داسې نورې مسلې هم په دغه خاندانونو کورنو کې بیا پیدا کیږي. دغه خبرې اترې به جاري ساتو. اوس یو اډیشن دمې طرف ته. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نننۍ موضوع ده زموږ د پروګرام جهیز، چې جهیز په اړه باندې شریعت څه وایي، آیا جهیز ورکول ضروري دي او که نه، په دې باندې زموږ خبرې اترې جاري دي. ستاسو هم که په دې اړه باندې څه کوېسچنز دي تاسو موږ ته لایف کالز کولی شي، تاسو موږ ته SMS کولی شي. مفتي صاحب به ستاسو سوالونو جوابونه درکوي. مفتي صاحب یو کوېسچن راغلی دی، وختي تاسو د استخارې خبره کړې وه چې رشتې باره کې استخاره کول پکار دي. وایي که چېرې یو تن د رشتې دپاره استخاره وکړي د خپل لور دپاره یا د خپل خور دپاره او بیا هغه استخاره چې کوم دی هغه پازیټیو راشي، مطلب دا چې او دا رشته دی دغلته کې وکړی شي او بیا دې دغه رشتې نه انکار وکړي، نو آیا دې کې دې ګناهګارېږي او که نه، یا که چېرې څه خلکو رشتې کړي دي او هغوی استخاره نه دي کړي، نو هغوی له اوس څه کول پکار دي؟ جی ټول نو اول خدا چې کله استخاره کوي انسان، جی، نو دې دپاره کوي چې دا کار وکړم که ونه کړم. جی. که استخاره مثبت راله، پازیټیو راله، نو دا رشته کول لازم نه دی. جی جی. که انسان وي چې دا رشته نه کوم یو وجې نه، نو په دې ګناهګارېږي نه. صحیح. خو یو خبره ده چې کله استخاره نیګیټیو راشي، منفي راشي، داسې جواب میلو چې دا رشته ښه نه ده، نو هغه بیا کول نه دی پکار. صحیح. که مثبت راله نو کول غواړي نو ودې کي، که نه کول غواړي نه دی کوي، په دې باندې نه ګناهګارېدل شته او نه څه تاوان شته. صحیح. خو صرف دومره ده چې کوم یو نیګیټیو راشي نو هغې نه بیا ځان ساتل پکار دی. صحیح. او کوم خویندو، کوم لوریانو یا د کوم وروڼو رشتې شوي دي او هغوی مخکې استخاره نه ده کړې، نو یاد ساتئ اوس شوی کار دی، اوس به انسان د الله جل شانه پکې خیر غواړي. صحیح. اوس به دا نه کړي چې زه استخاره وکړم او بیا هغې نیګیټیو راشي نو هغه رشته ماته کړمه. صحیح. نو دغه رشته ماتول دا هم بیا زړه ماتېږي هغې سره، ځکه نکاح ماتول دا هم ښه خبره نه ده. نو استخاره مخکې پکار ده. صحیح. رشته فاینل کول نه مخکې. که رشته فاینل شوه نو بیا په هغې کې بعض اوقات داسې وي چې زموږ په معاشره کې خلکو کې دومره پویه سمج نشته، رشته ماتول هغې ځان دپاره بېعزتي ګڼي، نو هغې بیا وروستو دشمنۍ او خبره روانې ته بوځي. صحیح. نو که چېرې رشته شوې ده او استخاره نه ده کړې، نو د الله جل شانه نه خیر غوښتل پکار دی، صدقه او خیرات پکار دی، نیک عمل پکار دی او خدای پاک نه دا سوال پکار دی خدای پاک ما ته پکې خیر واچوي. صحیح. خو کله چې استخاره وکړه او نیګیټیو راله، نو بیا هغه رشته نه کول پکار. صحیح. او که چېرې پازیټیو راله، مثبت راله، نو بیا هغه رشته کوي او که پرېږدي نو دې کې لازمي نه ده چې خامخا به دا رشته ورکوي. صحیح. دا رشته پرېښودی هم شي. صحیح. خو هرې رشتې نه مخکې استخاره ضروري ده چې کوم خبره فاینل کوي، کوم ځای کې خبره خلاصوي، نو هغې نه مخکې استخاره پکار ده. استخاره مثبت راله نو بیا خبره خلاصه کړي، او که استخاره ښه رانله نو بیا هغه رشته پرېښودل پکار دي. او هغه کوم خلک که کورنۍ جنۍ طرف دی او که الګ طرف دی، هغوی له په دې باندې خفګان نه دي پکار چې فلانې رشتې نه وروستو شو، فلانی رشته را نه کړله، موږ ورلو موږ له رشته را نه کړه. که استخارې کې نفي راله، استخارې کې انکار رالو، نو بیا دا سوچ کول پکار دی چې مستقبل کې دغې جنۍ دپاره یا دغې هلک دپاره دغه کورنۍ ښه نه ده، هغوی به خپلو کې طبیعت برابر نه شي، خپلو کې به یو بل سره ښه نه شي، نور به هغوی کې به څه خبره نه وي، هلک به هم ښه هلک وي، جنۍ به هم ښه هلک وي، خو یو بل سره به یو ځای کېږي نه. لکه موږ پښتانه شي اور اوبه نه یو ځای کېږي، نو هغوی طبیعتونه به تیز وي، اور اوبه نه یو ځای کېږي، نو
دغه رشته بیا کول نه دی پکار. صحیح. مفتی صاحب اکثر مونږ چې ګورو په کویدونو کې یا ودونو کې دواړه کورنۍ یو بل له تحفې ورکوي، که الګ دی جینۍ ته ګوتما چې جینۍ الګ ته چې کوم دی ګوتمې ورکوي، دغه شان په واده کې هم دغه شان مختلف تحفې ورکړی کیږي. که چېرې اختلافات راشي په دغه دوو خاندانونو په منځ کې، نو بیا دغه تحفې چې کوم دی څه حیثیت لري، دا د چا ملکیت کې راځي؟ جی دلته کې یو اهمه خبره ذهن ته راغله ستاسو د سوال د وجه نه، چې زموږ په دې کلي معاشره کې دا طریقه ده چې د جینۍ کور الګ ته ګوتما اچي. جی واده جنګ په وخت کې یا نکاح په وخت کې یا چې کوم واده کېږي هغه وخت کې، نو یاد ساتئ چې دغه سره زر سړي دپاره حرام دي. صحیح. نو خلک ما په خپله یو ګاډي کې ناست وم، یو کس په لاس باندې مې ګوتمه ولیدله، سرو زرو ګوتمه هغه اچولې وه. نو ما ورته وروره سړي دپاره سره زر حرام دي. جی. نو هغه وی چې دا د واده ګوتمه ده. صحیح. نو ما ورته وروره که واده ګوتمه وي او که د کویدن ګوتمه وي، که اس انسان اچولي، نو سړي دپاره سره زر چې هغه حرام دي. نو یو خرچه بله هم موږ له پکار دی چې موږ راکمه کړو د جینۍ کور والا که الګ ته ګوتمه اچي، نو د چاندې ګوتمه دی ورته واچي. صحیح. چاندي چې ده چاندي ګوتمه 4 ماسې پورې هغه سړي دپاره جایز ده. او دې نه علاوه د اوسپنې، د ګیلټ، د پیتل، د سرو زرو، دا ټولې ګوتمې چې نارینه دپاره دا حرام دي. دا فقهاو منې لیکلي دي، احادیثو کې هغې نه منع راغلی ده، نبي صلی الله علیه وسلم دا حرام کړي دي. نو جینۍ کور له که الګ له خامخا ګوتمه کوي، نو بیا د چاندي ګوتمه وکړي. اور که الګ کور جینۍ کور ته سره زر، چاندې یا نور ګفټونه نکاح په وخت کې یا کویدن په وخت کې یا رخصتۍ په وخت کې، واده کې خلک ولیمې کې ګفټونه راوړي، نو یاد ساتئ دا ټول ګفټونه، دا ټولې تحفې دا د جینۍ ملکیت دی. صحیح. واده نه وروستو الګ د جینۍ نه په زوره باندې دا نشي اخیستی. صحیح. که جینۍ خپل خوښه باندې سره زر هغه چې کوم ګفټونه دي، تحفې دي یا نقدي روپۍ دي چې کوم جینۍ ته میلاو شوي دي، هغه خپل خوښې باندې الګ له ورکوي، نو ورکولی شي. خاوند له ورکوي، ورکولی شي. سر له ورکوي، خواښې له ورکوي، نو خپل خوښې باندې ټیک ده. خو بای فورس په زوره باندې جینۍ نه اخیستل چې دا سلامي پیسې دا راکړه او دې باندې مونږ څه بل څه کوو، نو یاد ساتئ جینۍ نه څوک دا تحفې نشي اخیستی. که هغه نقدي روپۍ دي، که هغه نورې تحفې دي، که هغه سره زر دي، دا ټول شی دا د جینۍ ملکیت دی. او بعض اوقات مونږ ګورو مونږ ته دا خلک تپوسونه کوي چې وروستو غریلو ناچاکي راشي، خپلو کې حالات خراب شي، نو بیا تپوسونه کوي چې دا ګفټ ورکړی دا ترې مونږ واپس اخیستی شو که نه شو اخیستی. صحیح. نو اسلام دې خبرې اجازت نه ورکوي چې کوم ګفټونه جینۍ له واده کې، په نکاح کې، کویدن کې ورکړي شي، هغه ته نه وروستو بیا واپس واخیستلی شي. دا د هغه شو که هغه په خپل خوښې باندې خاوند له ورکوي، حاکمیر معاف کوي، خپل خوښې باندې یا هغه سلامۍ هغه پیسې ورکوي یا خپل خوښې باندې، نو دا ټیک ته. خو په زوره باندې هغې نه دغه شیونه څوک نشي اخیستی. صحیح. مفتی صاحب اکثر مونږ کتلي دي زمونږ په دې معاشره کې کله چې مونږ ژوند تېرو، نو جوائنټ فیملی سیسټم کې مونږ ژوند تېرو، ځکه چې مونږ ټول وروڼه، ټول چې کوم دی مور او پلار دا یو ځای ژوند تېري، خویندې هم راسرې وي، هغه کوم چې زمونږ خوراک دی هغه ټول یو ځای وي، زمونږ ناسته پاسته یو ځای وي. که چېرې داسې حالات راځي او دغلته کې په کور کې جنګ جګړې راځي، نو بیا آیا ښځه خاوند چې کوم دی نو بیل ژوند تېرولی شي؟ اسلام په دې اړه باندې څه وایي چې دغه ښځه خاوند دي، آیا دوی ته د بیل اوسېدو حق حاصل دی چې دوی خپل ژوند چې کوم دی دغه مور او پلار نه یا د نور وروڼو خویندو نه بیل تیر کړي؟ اصل کې د اسلام د خلکو ضرورت او حاجت ته ګوري. جی. بعض اوقات د یو مور صرف یو زوی وي، جی، یا د یو مور او پلار یو مشرې زوی وي، نور واړه وي، نو دا د کیس ټو کیس کتلی شي. بعض حالاتو کې داسې وي چې ډېر وروڼه هغه روزګار والے، کاروبار والا وي، هغه منډې تړې والا وي، وروڼه بالغان وي، هغې خپل روزګار کاروبار کوي. نو دغه شانته حالاتو کې چې هغه مور او پلار دغه یو زوی ته ناست نه دي، یو زوی ته محتاج نه دي، هغه خویندې یو ورور ته نه دي ناستې، نو دغه شانته ماحول کې، دغه شانته فیملی کې دغه یو ورور خپله ښځه واخلي، بیل کور یا کور کې دننه بیل شي یا بیل کور واخلي، بیل لاړ شي، نو په دې کې اسلام اجازت ورکوي دا ناجایز نه دي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک بیبیانې ګڼې وې، خو نبی علیه الصلاة والسلام په یو کور کې ټولې بیبیانې دي ساتلي. صحیح. هر بیبي دپاره نبی علیه الصلاة والسلام ځان د الله کور و. صحیح. هر بیبي ځان د الله مستقل کور و، بیل هغې پخلی و، بیل حساب کتاب و. نو که چېرې انسان دغه نبي علیه الصلاة والسلام سنت ته وګوري، نو انسان دغه وخت کې چې کله دغې مور او پلار ته حاجت نشته، خویندو ورته حاجت نشته، نو دی خپل فیملی هغه بیلولی شي. صحیح. اسلام دې خبرې اجازت ورکوي. خو داسې هم نه ده چې که چېرې یو زوی دی یا د ګټې یو دی، هغه نور چې دی واړه دي
او د واده وکړي او بیا خپله ښځه ځان سره واخلي او بیل شي، نو دا هم د مور او پلار د ادب احترام او د هغې چې کوم اطاعت او د هغې د خدمت چې کوم احکامات دي اسلام زوی له ورکړي د هغې نه خلاف دي. نو ماحول ته کتل پکار دی کومې پورې یو مور او پلار د یو بچي ته محتاجه دی، ضرورتمند دي، خویندې کشران رونه یو ورور ته محتاجه دي، نو هغې پورې دغې ورور له د خپل مستقبل دپاره دغې مور او پلار او دغې رونو مرسته پکار ده. صحیح. ګران کتونکو دا هم سره یو کالر هم دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ ښکلې دغه شروع کړی دی، خو زه یو هم مسلې ته د مفتي صاحب ته خیال ګرځوم جی جی چې یو سړی قرضدار وي هغه د بچو زکات پیسې رسي شي که نشي رسي؟ صحیح. ټیک دی، تاسو ته مفتي صاحب جواب سړی قرضدار هم دی او دغه کار یې نشته، روزګار یې نشته، صحیح په کور کې هغه بچو نه قرض اخیستي شي، د قرض اخیستي شي که نه رسي؟ صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام دغه سلسله به جاري وي، بریک طرف ته ځو او راځو. مفتي صاحب به ستاسو سوالونو جوابونه هم درکوي. که ستاسو نور څه پوښتنې تاسو موږ ته SMS هم کولی شي، مفتي صاحب به د هغې جوابونه هم تاسو ته پروګرام په اخره کې درکوي. خو اوس یو وړې شان دمې طرف ته. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن خبرې زموږ روانې دي جهیز په اړه باندې، چې شریعت جهیز په اړه باندې څه وایي. په ودونو کې چې کوم دغه رسم دی، آیا دا رسم ډېر زیات ضروري دی چې موږ دومره اهم کړی دی، دومره اهمیت ولې موږ ورکړی، په دې موږ خبرې اترې کوو. مفتي صاحب په بریک نه وړاندې یو تن کال کړو چې زه ډېر قرضدار یم او زما بچي هم شته دی او زما روزګار دا وخت نشته، نو آیا زه د خپل بچو ضرورت پوره کولو لپاره د زکات پیسې اخیستی شم؟ دې شکله انسان قرضدار وي نو د زکات اخیستی شي. جی. یو سړی بې روزګاره دی، هغه خپل روزګار او د خپل بچو خرچې چې کوم روزګار باندې پوره کېږي هغه پوره کول دپاره هم د زکات اخیستی شي. صحیح. او دغه شان که یو سټوډنټ دی هغه خپل تعلیمي خرچې دی دا نه غواړي زه پلار نه وغواړم، زه رور نه وغواړم، نو د زکات فنډ نه هغه هم اخیستی شي. لکه موږ حکومت چې دی هغه زکات فنډ نه سکالرشپ ورکوي. نو دا ټول دا خبرې ټیک دي. یو سړی بیمار دی هغه دا نه غواړي زه د رور نه پیسې واخلم، زه د پلار نه پیسې واخلم، او هغه خپل علاج دپاره زکات اخیستی شي. دې کې اسلام د ټول خبرو اجازت ورکوي. زکات دا د ضرورتمند چې هغه په خپله مالدار نه دی. مالدارۍ نن سبا چې کوم مقدار علماو بیان کړی 52 تولې چاندي د هغې چې څومره کې پیسې جوړېږي تقریبا هغه نن سبا 80,000 یا 80,000 تقریبا کم و بیش جوړېږي. نو 52 تولې چاندي پیسې چا سره نشته نو دی ضرورتمند دی، دی حاجتمند دی، غریب دی، دی زکات اخیستی شي. صحیح. نو بیا دغه سړی که هغه بیمار دی، که هغه سټوډنټ دی، که بې روزګاره دی، که بچو والا دی، نو دی دغه زکات اخیستی شي، دی خپل دغه ضروریات پوره کولی شي. زکات اخیستل د عیب نه دی، دی حقدار دی، اسلام دا حق دله ورکړی دی. دې چې کله دا زکات اخلي نو په ده باندې زکات ورکوونکي غاړه خلاصېږي، صحیح، دغه فرض ادا کیږي او دغه سړی حق خپل واغسته نو دا څه عیب نه دی، بده خبره نه ده. خو دومره خبره ده چې بعضې خلک زکات پیسې واده کې استعمالي، نو هغې دپاره بیا فقهاو دا لیکلي دی چې واده کې چې کوم ضروري خرچې دي جی هغه دپاره ټیک ده، خو رسم و رواج دپاره نه. صحیح. چې کوم سړی غریب دی نو الګ کورنۍ له پکار ده چې سوچو چې دا سړی غریب دی نو هغې نه مطالبې خو هسې هم نه دي ټیکه، او دغه شان د غریب سړي له پکار ده چې دوی ورسره مرسته وکړي. صحیح. نو بیا د غریب سړي له پکار ده زکات په پیسو باندې واده دپاره صرف هغه شیزونه واخلي چې کوم شیزونه د لور چې دی هغه په راتلونکي ژوند کې ضروري دي، او رسم و رواج به نه کوي خلکو ته ښودنه، نمود و نمایش، ما دومره غټه روټۍ ورکړه، ما دومره شیزونه وله وکړل، نو دغه شیزونو دپاره د زکات پیسې استعمالول نه دي پکار. صحیح. مفتي صاحب مونږ یو خبره بله هم کتلې ده، اکثر چې زمونږ کوم ودونه کېږي په هغې کې حق مهر د جینۍ طرف لیکلی کېږي، د نکاح په وخت باندې دغه لیکل هم وشي، دغه معاهده هم وشي، خو بیا مونږ اکثر کتلي چې حق مهر څوک نه ورکوي، صرف لیکلو حده پورې دا محدود وي، خو بیا دغه حق مهر اخیستو دپاره دغه زنانه چې کوم دی نو بیا د عدالتونو ته ځي او دغه مقدمې چلی. آیا په دې اړه باندې اسلام څه وایي چې حق مهر څه ټایم ورکول پکار دي؟ جی دا حق مهر چې دا نکاح سره یو اهم کار دی، ضروري کار دی. جی
نو حق مهر به الګ طرف نه جنې ته نکاح په وخت کې ورکول کیږي جی تر دې پورې فقهاو لیکلي چې جنې انکار وکړي چې ما د کوم پر حق مهر نه دی ملو زه د الګ کور ته نه ځم جی نو دا اختیار هم شته چې جنې رخصتې نه هم انکار کولی شي صحیح واده نه هم انکار کولی شي مال اول حق مهر راکړي شي بیا به زه الګ کورنۍ ته ورځم نو دغه حق مهر د جنې حق دی دې ټول نه ښه خبره خدا ده چې واده په وخت کې دومره حق مهر وتړلی شي چې واده په وخت کې الګ ورکولی شي صحیح واده په وخت کې هغه الګ شه دی هغه ادا کولی شي دومره حق مهر تړل پکار دی او حق مهر که چېرې نام و نمود دپاره خلکو ته ښودنې دپاره ډېر لوی وتړلی شي او بیا وروستو هغه الګ هغه ورکولی نه شي نو یاد ساتئ دا هم غلطه خبره ده او که چېرې الګ دې نیت باندې حق مهر ډېر ته غاړه کیدی شي بیا څوک ورکوي جی بیا به نه ورکومه نو حدیث پاک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد دغه شانته الګ ته چې هغه غټ حق مهر د غاړه دی او نیت دای زبنه ورکومه جی دغه شانته سړی ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زانی ویلې دي ټیک چې د واده په ذریعہ باندې ثواب او د شکم برکات هغه بوته نه ملایوي د مثال د زانی دی جی نو ځکه حق مهر هغه تړل پکار دي چې هغه واده په وخت کې یا واده نو وروسته خو په اسانه باندې ورکول کېږي صحیح او که ډېر لوی حق مهر وتړلی شو او وروستو بیا هغه الګ نشي ورکولی یاد ساتئ څومره حق مهر وتړلی شو عمره په ده باندې لازم شو صحیح نو واده په وخت کې دومره منل پکار دی څومره چې دی ورکولی شي ټیک او که واده په وخت کې څومره ومنلی شو نو دار ورکول لازم دي کله جنې وغواړي هغه به اخیستی شي او آخري ټایم لاست ټایم د حق مهر چې دی یاد ساتئ هغه جنې هغه مطالبه ده که جنې کله مطالبه وکړي ورکول بیا لازم دي که نه ورکړي نو بیا خاوند ګناهګاریږي او که خدای دې نه کړي خاوند طلاق ورکړو جنې له بیا به حق مهر ورکول لازم وي او یا جنې یا خاوند دې کې یو کس وفات شو نو په دغه وفات باندې د حق مهر ورکول بیا لازم دي بیا هم نه ورکړي نو دی بیا ګناهګاریږي صحیح مفتی صاحب تاسو سره کوم کوېسچنز راغلي اکثر د تیر پروګرام کوېسچنز هم موږ سره پاتې شوي د پروګرام په اخره کې موږ د هغې جوابونه ورکوو دغه د SMS په ذریعه هم موږ ته خلک سوالونه رالیږي نو که تاسو سره کوم کوېسچنز راغلي او د هغې جوابونه ورکوي تاسو جی زموږ یو ورور تپوس کړی دی چې ویلنټاین ډے 14 فروری باندې مناولی کېږي اسلام د باره کې څه وایي یاد ساتئ چې اسلامي ژوند کې د ژوند تیرول دپاره خپل یو مکمل طریقه کار دی مونږ سره خپل اسلامي تهذیب کې خپل روایات شته خپل طریقه کار شته مونږ به هغې مطابق ژوند تیرو اسلام مدر ډے فادر ډے دې خبرې اسلام ته اجازت نه ورکړي چې انسان د یو فادر ډے منو کړي یو مدر ډے منو کړي هر ورځ چې دغه مدر ډے ده صحیح هر ورځ چې دغه فادر ډے ده انسان به مسلسل د مور پلار ادب کوي صحیح صرف کال کې یو ورځ به نه مناوي او دغه شانته د مینې محبت چې هغه د خپلې ښځې سره وي د خپل خور سره وي خپل لور سره وي هغې دپاره هم څه یو خاص ورځ نشته بلکې ټول عمر به د دې خپل د مینې محبت تعلق به صرف خپل ښځې سره وي صحیح د دې د مینې محبت تعلق به خپل خور سره وي د خپل لور سره به وي نو اسلام دغه د شکم تعلقات ساتلو دپاره تعلیمات دي هغه د یو ورځ سره چې هغه تړلي نه دي نو زموږ تعلیمات ډېر ښایسته دي چې مسلسل به خاوند خپل ټولو مینه محبت به خپل ښځې له ورکړي ټول ادب احترام به خپل مور له ورکړي د خپلې لور له به قدر او اهمیت ورکړي خپل خور له به اهمیت ورکړي د هغې خیال به ساتي نو اسلامي روایات اسلامي طریقه کار هغه یو ورځ سره تړلي نه دي بلکې هغه به موږ مسلسل کمره امتحان کې ناست یو مسلسل به مور سره مینه کوو محبت به کوو هغې ادب احترام به کوو د ښځې سره چې کوم حقوق دي هغه به ادا کوو د خپل ټوله مینه محبت به خپلې ښځې له ورکوو لور له به احترام ورکوو د لور قدر به کوو د هغې به خیال ساتو د خور به خیال ساتو نو زموږ اسلامي چې کوم طریقه کار دی هغې کې روایات چې دی هغه یو ورځ دو ورځ پورې تړلي نه دي صحیح بلکې کومې پورې مونږ ژوندي یو دا زموږ فرایض دي زموږ ذمهواري دا به مونږ سرته رسوو نو دغه ویلنټاین ډے چې دا زموږ روایات نه دا زموږ تهذیب نه دی زموږ تهذیب او روایات او زموږ د قوانین او دین نه خلاف دي زموږ د پښتو روایات نه خلاف دي نو دې نه ځان ساتل پکار دي صحیح او بل یو ورور تپوس کړی دی چې په جومات کې سلام اچول څنګه دي جی نو فقهاو لیکلي چې کله انسان په جومات کې په منځ کې مصروفه دی یا یو انسان په تلاوت کې مصروفه دی ذکر او اذکار کې مصروفه دی نو هلته کې سلام اچول نه دي پکار هلته کې خلک عبادات کې مصروف دي او که چېرې څوک فارغ پکې ناست دی او دی ورلو دی په سلام واچولو نو هغه فارغ کسان هغې سلام جواب دی هغه دی ورکړي صحیح یو بل خور تپوس کړی دی چې اولاد نارینه دپاره وظیفه نو اولاد نارینه دا د الله جل یو نعمت دی او که جنۍ ده نو دا هم د خدای پاک نعمت دی نو اولاد نارینه چاله پکار وي هغې د خدای پاک نه سوال کوي نو هغې دپاره یو ډېر ښایسته وظیفه ده رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین
دا قرآن پاک آیت دی رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. دا آیت کریمه د ماښام مانځه پسې 11 پورې وي، ښځه دې هم وي خاوند دې هم وي. اور یو بل مجرب عمل علماو لیکلی دی چې دغه زنانه د چا شی مخکې لوریانې شته او دی غواړي چې زما نارینه اولاد هم وشي، نو دغه زنانه چې کله الله جل شانه ورته بیا اولاد سیسټم په هغې په بدن کې روان کړي، بیا چې د ماشوم باندې هغه حامله شي، نو دې د خپل زړه کې نیت وکړي چې ما له خدای پاک زوی راکړو نو زه به پرې نوم محمد اږدم. صحیح. محمد بیا ناصر، محمد شاهد، محمد کبیر، دا ورسره فرق د پاره کې دي او نیت دا و چې زه به نوم محمد اږدم. محمد په اول کې خودو نیت وکړي نو ان شاء الله العزیز خدای پاک بوله نارینه اولاد نصیب. صحیح. مفتی صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه پروګرام کې شرکت کولو. محمد عثمان تاسو هم ډېره زیاته مننه، ډېر ښکلې نعت او حمد یې موږ ته وړاندې کړو. ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې پروګرام چې په دې کې موږ جهیز په اړه باندې خبرې اترې وکړې. مفتی صاحب دغه تفصیلي خبرو کې چې جهیز په اړه باندې شریعت کې د دې هیڅ حیثیت نشته دی، دغلته لازم نه ده چې جینۍ کور به چې کوم دی نو د الګ کور په فرمایش باندې جینۍ دپاره دغه سازو سامان اخلي، دغه ضرورتونه به ورله پوره کوي. حالانکې که جینۍ کور په خپله مرضۍ باندې اخلي نو هغوی ورته اخیستی شي، خو په دې کې چې کوم دی نو نمایش او په معاشره کې د یو خپل نوم جوړولو لپاره دغه نیت په پکې شامل نه وي، بلکې د هغې ضرورتونو پوره کولو لپاره به دغه څیزونه اخیستی کېږي. او دغه شان بیا د دې لور سره چې کوم دی نو زوی ته هم په یو نظر باندې کتل پکار دي چې بیا د هغه د واده په وخت باندې هغه ته هم دغه ضرورتونه چې کوم دی ورکړی شي او بیا د جینۍ د کور نه دغه مطالبه ونه کړی شي. دا د نن ورځې پروګرام اجازت غواړو. د الله په امان.